فالمؤتفقه اکری چې هغه نسکور شوی دي اهوا غیر ګرځولې دي غشاها پټکړي دي کله ما هغه کانو غشا چې پټکړي کمال پر تفهیم او تفخیم شو هغه غټ کانو چې پټکړي بس په کوم نعمت ربای ثمار شک دی دا پیغمبر یا دا قران يرون کې دا يرون کوم مخکې قران ته دام يرون کې دی یا رسول اخبره عزفت العازفه نزيشوا قیامت چې ذکر قد قرب الساعه الموصوف للقرب نزيشوا هغه ساعت چې نزيره موصوف للجوار ليس لها نشد پر دي قیامت سوا د الله نکاشفتون کار کوون کې د بل چا طاقت نشتی ایا په دې قران تاسو تعجب کوئ او خان دی او جالینو وانتم سامدون او تاسو غافل سامدون اللهون یو ترجمه ده او بل ترجمه صاحب معنی الله رب سر سمود سو کوئی سرود وهم کی سوره قمر سپوږمۍ اوس پکې اسنور لا اوس ټول شو بیا سپوږمۍ شو اقترب الساعه په دې کې د قیامت خبر دی نږدې شوی د قیامت وانشق القمر سپوږمۍ شلیدل دا یو حدیث دی پیغمبر خدا ناس دی او په یو شپه باندې او پاره کې وینا کې خلق وتا دا حدیث پیش کړي راوړل مشرکان ته رسول او ورته وایي چې څنګه کتر اشتري موږ په سپوږمۍ شو په قطعه نسبنا را بيقبس او نسبنا قینقاع دغه حدیث صحیح په راغلي دي انشقاق کړي او د څه روان دي فلسفیان نه مانی ځکه چې وي اسمانو کې خلق التیام دی او دا خبره غلط دي بیا وایي کله کله شی متواتر ما ده شپې واقعا متواتر خو ځکه نشوره چې عام خلکو ته خبر نو او احادیث صحیح پکې موجود دي په دې لحاظ سره دینه بحث کیږي نو خبرې پکې روانه او دا یقیني خبر ده بعض خلکو قیامت چې قریب شي دا بشلیږي حسن وي دا انشقاق بل هذه رستو اقتربت ساعته وانشق وينشق یو خبره پیدا ده خبره پوښوي قائم اسوق حق واضح شو حسن پکې دا وي قیامت قریب شي قائم کیږي با او چای وانشق القمر د قمر وشلیدو وانشق القمر وبشلیږي اسوق پکې وي انشقاق القمر عبارت تریل علی اسمه یو خلی دا پکې چا قول کړي خو بهر تقدیر عام علما د څه وي اسمه شلی دلیلا ويرو آیاتن کې تدویری او نخد قرآن یو لزوم مخ اړای ويقول هو سحر دا سحر دی مستمر همیشه متردد دائم وكذبوا نسبت دروغ پیغمبر ته وهم تابع خواهشات وكل امر هر خبر مستقر قرار ورکړی شوی دی هر خبر د کفارو غل قرار ورکړی شوی دی او مستمر دا مستقر دا یو غایته کل امر لابد ان يصير لغایته يستقر وای په دې با هر خبره قرار ورکړی شوی دی غل په خپل ځای باندې او راغلی دي قرآن کې لمبای د خبرونو ما فيه مضر هغه په دې کې راټنه وي حکمت بالغه دا یو حکمت دا قرآن او بالغه پورا ده په اخلاق والی کې فما تكون له صفه د بوکي رون کی مخواله ود دینه پاور باندې یوم یبای یا کا وختو چې आवाज کی आवाज کوي کې بل نوکری بل کې یا شی نکورن یو شی ته ناشنای فزین تل کول نفوس یو بدشکل شی خلک انکار کوي او خوش عن عاجز کوم کې نظر دي راوځي د اجداس په قبرونه دا ټول خلکو کانهم گویا کړي جراد الملخان دي منتشر خارشي موتين ګرندي براون لدای طرف دا او پر کوم کې تا आवाज کوم کې تا وای بکم دا خرزه اسم سخته تکذیب له مخدین قوم دلوه ویلې تکذیب کې د بنده څنګه ویل دا مجنون دی وزجرا ورته شو فدعا ربه وی بل خپل اني ذچم مغلوب کمزور شم پته زما مدد وکا فتحنا دلته موږ ابواب السماء در واسمان ماء قبون منهبلين چې بيدون ایمان صب بيدون کې بي سو کوئی کثیر دی پدن ارزو به مسمکه مولون چینی دا زمکه ټول څه شو پزمکه کوم چینی به وي مبارکتن زمکه مزر به ولا چینی دا زمکه عین چینی شو او به ولا زمکه د جهاد ته چینونه ان زمکه ټول چینی شي فلتقل ما میلا شو ګل اسمان زمکه علامن په خبره باندې قد قدر چې الله تعالی انداز شو چې پلان کې قوم تباکو وحملنا وباكم نوح السلام على عبد الوحين فتخطوا على شماله شاغيته ممكن شتي وایو تاغين بارکو ودوسل میخونه احشاب عریتم دنگ پلی لختی ودوسل مسامی كما قال الجمهور میخونه ذکر چې په تخصص سره میخونه تکوي ذکر خلی کنه تجربه ایمات چې دغه په حکم زمونه په کتو زمونه جزاء لمن كان كفر دا جزاء شو د هغه نعمت تفارش دا نه شکر شي دا ترجمه پوه شو کنه جزاء لمن كان كفر بعد کتانو دا جزاء شو د کافرانو لپاره دا جزاء شو د کافرانو لپاره دا چرته ونه کوي جزاء لمن دا جزاء نوح عليه السلام لپاره
لمن د پاره دا چا کان کفر دا غد نشتا شکر شي د کفرا ناشکری شي دا جزاء فعلنا جزاء لنوح عليه السلام فانه كان نعمه انعم الله ما دي وعلمنا او يضل ذکرته دا جزاء شو د کافر د پاره بیا چې وین جزاء لمن كفر ولا دا کفر لا کفر دی جزاء لمن دا جزاء د پاره دا چا نوح عليه السلام دی کفر دا غنا شکر شي دا الله نعمته الله رغلو خلق ناشکر وکړه فعلنا ذلك لنوح عليه السلام انه كان نعمه انعم الله على قومه فكفروها وكذلك كل نبي نعمه من الله على امته شو ولقد تركنا بخود من ذاك الشيء آية نقد قدرت فهل يذكر آيات المسيح كمنوشتي فكيف كان عذاب سنة عذاب زمان ونظر رول خام خاص كان من القرآن لنا ذکر د پاره نصيحت کولو په حال مدکر نصيحت قبلون کې شته دا جمله قسمیه او سلوز له مکرر شوی ولقد جاءهم او تنبيه کې هر قصه د نصيحت لپاره کافی ده او دلته آسان کړي معنی للحفظ قران په یادولو کې آسان ده دا مطلب چې اصل په مطلب پويږي د پاره آسان او یادولو نو څنګه دی عذاب زما او یادول زما کذبت عاد تکذیب عادیانو بس څنګه دی عذاب زما او یادول زما ولکه په دې باندې ریحان هوا سستان ډیر سخت الوتن کې سوکو سرسرمان سخت آوازون کے سوکو یخا پی یوم احسن پورزنی بدبخت کی مستمرین چاہ بدبختی داری ہمیشہ دا ذالک الشوم علیہم او مستمرنا لانهم بعد ذکو لم يزالوا معذبین دا بدبخت ہمیشہ لکا شوا چیوز معذب شو دلتا بیا پا خبر کی معذب کیے ریشی او دا بنانے چی پورزن کی بعضی بدبختی بعضی میکبختی مانی خط بحث شیرے وإذا خبري وزن ده اعتقاد مستنجمينه حرام شديد تحريمي ومن اي قرأ چه نقصان ولا انفو مگر الله تعالی بل شي کوله دام پکې خبري خواد شي باندې چې پلان کې ورزاده پلان کې ورزاده تنزع الناس رو باش خلق انه معجاز نخلين تبقى السر تكويني منقعر شو يسلشي منقلع عن مغارسي تبقى ده شي غطقت بندنو تبقى السر تكويني منقلعين منقلع اي منقلع شو يسلشي ويدي نشبهه بعجاز نخل چې وصولها بلا فروع سټي دي ځکه چې حواله سټونه به استل تقل رؤوسهم فتبقى اجسادا ورؤوسا بلا رؤوس ثبت غزارو او نخل ولا اسم ينس ده لفظ ده ګوره نخل شو او چې معنا ته ګوره نو جماعت شو نل توای نخل منقعر او بل راسه اعجاز نخل خاويه جمع کا او جمع شو خاويه تمانه غرزيدل شي خالي شي الته وداسي وای څنګه عذاب سمو یو زمان او څنګه قرآن د پاره نصيحت او څنګه خپل لوشته کوي کذب الثمود بنذور عذاب الثموديان په يرون کومه فقالوا او شر منا ايا بني ادم هم کې واحدا يوتن تقوم دغه تابعو مو په دې وخت کې په زلال کې په ګمراهي کې وسوین په ګرم ورون کې اي ایران کې مسایل په ګرم ورون کې یو ترجمه شو موږ په دې وخت کې په ګمراهي کې موږ د ګمراهي شو او د دې بدل کې وسرادي ور مرادي موږ ور کې او شاید سور معنا لیوان توبو یو راته سور په جنون دا سور لیوان تو کې موږ لري ونیو ایا ورول شي په دمانه وحي من بينه فهم کې بل هو کذاب دا ورول اشر ډیر متکبر ولید اشر معنا سوال کې ترجمه شری ترجمه ونه کې کذاب نش شدید الباطوری دروغجن دی اشر معنا ډیر متکبر اګه ته ناکار نه هغه شریخه او بیا کوي نو اشر ورته وي کته په کې اسم تفضیل جوړه نو اشر بویاګه کې مستعمل ډیر کم دی یو حدیث را بیاد دی مشکات کې چې ناکار خلق څوک دي اشر الناس څوک دي د سی روایت شته او هغه ډیر کم اکثر په حمزه نه ولیکین هغه بیا سوي یا به اشر نوی ښه هغه به سوي اشر به نه اسم تفضیل نه ډیر شری ترجمه ونه کې اشر معنی متکبر معلوم بك سما سوق دروغن دي الاشر متكبر اشر الذي حمله اشره وبطره على ما حمله بدي بوشي على ما الصالحون ام من كذبوا صالح دي كبير وقال ابو حياء الاشر فتفضيل اي لبلغ بالشراره اشرم پک چاوي اپ تفضيل قدام پک کم ان مسلم ناقتي منغليكم في ناقدرا فن لهم امتحان فرضي فارتقبهم انتظار كوا واغبا الاشر شغاده اشر نه الاشر دا بکشتونه ان مرسل ناقتی فی لهم انتظار کوا صبر کوا خبره کچ وبو قسمت تی تقسیم شي قسمت ما مقصود دی مس کی کل شی میں هر واقع مختار غیر ته حاضری کې شي یحضر الصائب بنوبتی ناقب خپل ورتا او دی به حاضری کې خپلتا فنادو आवाज کو کوم چې الله قوله کړه صاحبهم صاحب خپلتا فتعاطا
وای غصو پتاعات العقره ناغی اختیار کو ذبح کولو فشتر علا طاعتی زلور شو طاعتا خنیول دی وینی والحلا کول وینی والذبح کول این زلور شو پنیو باندی پروائنو پا عقره نو ذبح یکرلا فاحدث العقره پتاعات العقره قصد یکرلا اولو نو ذبح یکرلا یا پتاعات الناقه ناقی ونیوا ذبح یکرلا یا پتاعات الصیفه تلو واغستا پتاعاتا وینی والعقر وینی والتلا وینی والناقه دم ټول ویل شي څنګه عذاب زما یې راوړ به شکل ولیکلو په دې باندې صحتن واحدن یو چغه دیو په شان د حشیم هغه وڅ غیا او محتضر د هر چا چې پنغال کړي پنغال په احتضار تاسو چرته په دې غلو یو سیدلې یا څوک د غلو خواندان نو هغه خبره کو کم خلک چې په دې غلو کې سي نه غل درې شلې ساتي او چې ګړي شلې ساتي نو هغه بیا څه کار کوي هغه د پنغال کړي ا پنغال چې صدیق راوړي ودرولي نادي کې سمانه شنوي دا وچی چې وچی نه بیا مات شي محتضر را سړی ته ویل شي دا پنغال کړي او هاشم باندې هغه وچ دکی د پنغال جوړون کی دا پکې محتضر شو چې محتضر شي بیا پنغال شي پشان د وچ دکو د محتضر او اساسا قرآن د پاره نصيحتو نصيحت قبول مشته تکذیب کوم کې داغین قبولوت من نظر موږ لګري په حاسبا پدې پوښي کې دې مشتون کی ملکن علی ما قیل يحسبهم یو پرشتوا چې خلک بګټو وشتو یا هوا خلک بګټو وشتو مگر کورن دلوت بس موږ ویلنا په سحر په چربان کې اذرو نعمت په طرف زمونه د قسم جزاور کو شروع بسي او خام خیر ودله د بچی زمونه دوت علی السلام په تمام شبو به نظر په رون کو باندې خام خری مطالبه کړه ملمنو دوت علی السلام په تمسنا علم به رڼا کوم سترګ راغي وسکه عذاب زما يرول او قصبهم راغ صباکی راغ په صباکی بکرتن په اول اورس کې عذاب مستقل قرانو کې وسکه عذاب زما يرون کې اساسا قرآن د پاره نصيحتو سي قبول کې شته کنه راغ ال کرام ته يرون کې تکذیب ولایتون زمون ټولو ولي ومنګدا نیول دا غزور اور طاقت لري ایا دا کفار تاسو دا اوس دي هات کفار دا غربي من اولئک دا مخلوق کفارنا بلکې ایا تاسو لپاره خلاصې په کتابونو کې ایا دی وای مونږ یو جماعت منتصر دی بل مدد کوون کیو زره شي تاسو ورشي جماعت را او بغیر شاګان درا بلکې ساعت کې قیامت دې ته عذاب دی موعد او زمان د عذاب دا والساعه قیامت الاضحى ډیر سخت دی او امر ډیر سخت دی بیشک مجرمان دي په ظلال په گمراهی کې او سوال په ګرم ورو کې په لونتو کې پاور ما دي اخو دې شي په ور کې لا وجود په خونو او ورته ویل شي ذوق وسکه مستقر مسکون د ګرم ور بیشک هر یو شی پیدا کړی به قدر په اندازه باندې هر شی الله پیدا کړی په اندازه نو تقدیر په لاره کې خلق دي د دې تقدیر ثابت دي نو تقدیر الله په قسم کړی هر شی پیدا کړی په اندازه باندې او نه خبر زمونږ مگر واحدن مگر یو ده پشان در پیدو سترګو هلاکې موږ اشواق اشیاء اساسو آیا نسې قبلین دشته کې نشي او کل شي په هر یو کاتب خلقو کړی دي په زور ثابت ته په کتابونو کې د حفظو او هر وړو کې غټ مصدرونه شعر دي چې متقین دي په جنتونو کې په والو کې پنځه شابان دي او په مقدسین په خم مقام کې عند ملک نزبات شاوني مختلف طاقت والا دي چې الله دې واخر پنځم کې د پیغمبر خدا کې ویل شو چې د ځان خبر نه کوي پیغمبر بر حق دی بیا دا غل لپاره نخدا د معجزه صدا اقترب الساعه وانشق القمر سنی د پیغمبر خدا معجزه شولا د انشقاق معنا چا کړی دا چې خبره واضحه شوه دا قابل اعتماد نه روح المانی وایي دویم حضرت حسن بصری وایي قیامت قریب شیږي با خدام قابل اعتماد نه ده قابل اعتماد خبر هم دغه چې داشلې دلیلا او حدیث پکې متواتر راغلي او ډیر زیات ثابت دي خو سره دا غینه کچا انکار وکړو نو کافر به ورته نه وایي ها ومع هذا لا يقول منكر بنا على اتفاق على تواتر الاتفاق پرشتي او آیت پکې نص نه دی ځکه چې کې دې ترجمه ده فرض په ثابت ديږي چې یقین شوی واجب پای کې شکمن غونډي دارنګي قرات تحریمی په دې خبره واسه دلته ما خبره کوي انشق القمر وضح الامر مشتري انشقاق النصف الثانيه ورته شي رست بیا وایو معاذ لا يقول منكر په دې کې وکیل الزعمن ما په دې اعتماد نکي ولا الفتو لیکن که چا وکړه نو کافر کوي مو ولي اخراج من الدين امر عظيم ويحتاط فيه ما لا يحتاط د دین نه په استوګه ګورې ډېر احتیاط پکار دی دا غټه مسله ده په دې کې به احتیاط کوي څومره غټه خبرې خو سو ویل شو نن سبا خدا خبر دي هر څو او چې لا خواري خواږي جو کافر کوي خیر سوره رحمان
دا مدنی او دا هغه لپاره تکرار پکې راځي بار بار او دا تکرار چې راځي تاکید د پر راځي خان او رحمان ته څنګه په وطن کې د پرشتو او د حور سندره مرته ویل شي ها نه دام پکې وای دلته مختلف قسم نعمتون راځي دا غیر بدايات مقرر کیږي او مناسبت دا چې په ترشو صورتونو کې الله په څوکړو قسم عذابونه او پاتې د قران د اسانتیا خبرې هم کړي چې قران د یادول لپاره آسان دی اوس په صورت کې الله خپل نعمتونه یادوي مختلفو دینی دنیوي انفسي آفاقي او داغي په هر یو کې رستوي د دین نعمت نه انکار کوي کده دینه دا تکرار ډیر خوب دی من السکر د خوشبو دغه نشم دی د خوشینینا د ګولینا کله چې مقرر شي الرحمن دلته غټ نعمت سره قران رحمان علم القرآن تعلیم کړه د قران چاته کړه د مقول ثانی د علما ما او علم القرآن الانسان القرآن مقول ثانی علم الانسان القرآن انسان ته قران خو او بعد خلک انسان ناخلی پیغمبر خدا لیکن خبرم دغه ده چې اول مخاطب خو غوړي لیکن خبره دغه ده چې دا ټول پکې دن نشو په مخکې کې وایي د ما قبل مناسبت دا دی چې مخکې منشق قمر پیغمبر معجزه شوله او په دې کې بیا ویل شو چې دا قران د الله یو کتاب دی ما لګل نو تعلیم د قران خلق ته خایو خلق انسان پیدا کړ انسان د نعمت سو علمه البيان الله ورته خود له خود بیان وضاحت چې خبر خپل واضح ک بیان څه ته وایي چې پای کې تمکن من عادتا قران ذکر ولو او د قران د خودلو بیان وضاحت کوي په عربی کې اګه د دغه علم معنی بیان کې دا خبره ټیک چې مقصد کار کوي نو اقټوي نو خلق الانسان دا تعین د متعلم شو او علم البيان دا طریقه د تعلیم شو ثبوت اخی نو الله په توتیلی ثبوت بیان کې نو وضاحت پکې خواضح کار ورکې الشمس والقمر ورسوم بحسبان تجريان بحسبان چلیږي په حساب کتاب باندې یا جرى الشمس والقمر قائم یا مستقر ورسوم بحسبان په حساب کې تجريان بحساب روان دي په حساب چلن دي په حساب دي دا ځان حساب دي ځان حساب ظاهر دا دوړ روان دي او ونحن مع الظاهر موږ ظاهر توم حتى جذريخ طريقه دي خلاف ثابت شي اذا حركت نکړي نو الا نخبوي والنجم استورج دي وشرون يسون سجدي کوي ستورم سجده کوي څنګه راځي یا بوټي نجم بوټي تام وای دا چې بزمکه کله نجم ظهور ته وای نو دا ونی او بوټي سجدي کوي مراد سجدي د حکم د الله پاک مدي والسماء والاسمان رفعها الله په شرکه دي او شرکه پیدا کړی او شرک وظالمین میزان خول د الله پاکو میزان تعالی تعالی ته هم ویل شي عدل ته هم ویل شي مقرر الله پاک عدل انصاف تاسو به انصاف کې اشرا العدل وامر به هر سړی ته خپل حق ورکړي دي او هر سړی خپل حق چې د شا سمې هغه ورکړي دي دا ویل چې مراد د میزان نه دا اعلی مسله شي چې په دې باندې خلق انصاف کوي او دا چې الله مشروع کړی دی عادل الله تقو دې د پاره خو دې چې تاسو ذاتي مکر میزان په تول کې یا په عدل کې چې الله تقو فيه في حقه وشانه تجاوز باندې کوي د میزان مراد عدل شو یا تل شو واقيم الوزن برابر کې تول را بالقسط په انصاف ولا تخل الميزان او ذاتي او کمه نقصان مکو میزان کې دلته ویل په میزان بار بار مقرر کوي ازمار نه کوي ځای خدای چې مخکې ذکر شي صراحتا دې لپاره تاکید کوي دا خبره خام کاو کوي والارض ازمک وضعها يخودر د الله پکې خودر پیدا کړی دی خودر شي لال د اسمان للانام د پاره د ټول مخلوقو فيها پاکن پدې کې میوي والنخل کوي ذات الاكمام وغوالا اكمام او الثمر موږ توګه وایو انفل والحب دانجري ذو العصف پان والا دي یا بوس والا دي ذو العصف پان والا یا بوس والا بوسان بوس ته نه نو دې ته هم ورشي تیبن پدایم دی او بسم دی یا پان پسلون دی والریحان او خوشبوئی یو ترجمه دا خوشبوئی ولا دی خوشبوئی بوټي خوشبوئی ګون او سکو مرادنا خوشبوئی را بلکې رزق تی مراد دی خوراک او سکت دام الله پیدا کړی
فبأي آلاء ربكما فكم نعمت ربان تاسو تکذیب کوونکی یو مخاطب څوک شو بني آدم بل مخاطب څوک شو پیران نو خطاب د استقالین ہوتا او دوار داخل دی پسکه په انام کې التمخي وذهال انام نو انام څوک دی دغه دواره اوس بیا دی انام ته په کوم نعمت ربان تاسو تکذیب کوونکی دغه نعمت نه مانی دان مانی اذن تو مستحب را چې یو کلمه وای دا څه بوته لا شیء لا بشيء من نعمت ربنا تكذبوا فلك الحمد استاد یو نعمت نا شکر لكو اے یا رب سره پر رحمت دې د تحديث پیش کړي د مختلفو کتاب بازار ابن منذر دارقطني ابن مردوي الخفيف اس طریقې سره صحیح به الحمد لله نور په سموي رسول سوره الرحمن چپ شو صحابه وي څنګه تاسو په یو جواب کو هل آیت ملتلو اغبی لا بشيء من نعمك ربنا تكذبوا استاد یو نعمت تقدیم کو فلك الحمد خلق انسان پر انسان مسو صالح د وجه خټینا کل فخار د کودل په کودل خو وجه خټه او هغه اوازم کې سلسله لري دسه اواز پکې راځي او فخار کودل ته کودل چې په ورغو کې هغه بیا فخار ویل شي حذف لاولي وجه خټه شي بیا غنه واستو کودل ته وشي په ورغو شي وخلق الجنه پیدا کړی پیران نکو من مالدین د لمبینا من نار دورنا مراج ما سو بالله بن خالص لا دخان في خالص لمبا او دا خالص لمبا دا کم نه راوتی دا من نار دور دا من پکې بیان شو خالص لمبا څه شی دی چور دی خالص لمبا څه شی دی ابي اي ربكم تكذبون رب المشرقين الله رب المشرقين دی او رب المغربين دی جی او د ور دو مشرق دی جی کې ور ور بل تلاخیږي او پناکیږي بیا التا په مغرب کې ال تلاخیږي پدغه کې بګرمای کې او بیا دې کې پناه کېږي نو رب د مشرقین دی مشرق الشتاء والصيف او رب د مغربین دی د دې پر وشم الله کوي فکم نعمت رب ما تاسو تکذیب کوم کې مرج البحرین د دریا په خو خوګ او تاریخ یلتقیان کله کله میلاوي او فاصله په منځ کې نه وي سوق ته دریا تاریخ کې اندس دوه شي او سوق دا دریا د روم او د ایران جمع کېږي په محیط کې او دای په منځ کې یو حائل له چوټي زمکه دي یا د الله قدرت ته لا يبغين دغين تجاوز نکي فكم نعمت رب ما تصدقون کی يخرج منهما لو دغين اللؤلؤ وهي مرغلي والمرجان غټي مرغلي صغار الضر والمرجان كباره دا پکې ویل شي دا غټ هم دا نه دي وړين فكم نعمت رب ما تصدقون کی وله الجوار المنشئات دلته پکې 400 یو تفسیر ابن مردويه عن ابن عباس جبر يا بني علي وفاطمه دي او داغي په ول کې مرزخونه ابياني برزخ پکې پیغمبر خدا دی لولو مرجان پکې حسن حسین دي خو لیکن دا ترجمه ټیک نه ده دا یو تعویلی غونډه خبره ولو د الله پر ثابت الجواری هغه شی چې روان دي جاری المنشآت او چې کړي شي دي په البحر بدلات د العالم د چته غونډه بشانتي وای اې د حکومت کوزبان كل من عليها هل سف دي اسمه كمان دي فاين ختميدون دي ويبقى فاضي بشي وجودك مغدلت ذات طرف ذو الجلال خاوندې لوی دی والاکرام او د عزت ورکول دي لوی هم دي خلق العزت ورکول کله وجنه مراد ذات اخلي نو ټیک ده کله وجنه مراد جهاد اخلي د الله جهاد کم نعمت او کم عمل د الله لپاره شي وفاد شي فاتي بشي وجه ربك ان جهاد طرف ستا کم عمل چې د الله لپاره وفاد شي باقي بختي بأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات مطالبه کې د الله نه هغه چې اسمان کې زمکه ټول په ټول قاطبه ما يحتاجون اليه في ذوات حدوثا وبقاء كل يوم هر روز الله پیسره کی شان په یو حالت کې دي څوک مالداري او څوک بخیل څوک ګناګار دي معافي او څوک چل سزا ورکي چل مصیبت درې کوي دا ټول خبر شته وي یا له حکومت زمون سلام علیکم السلام ايها السلام وزګار بو استاد د پاره اے پیریانو بنی ادمو بلاغت معنا وزګار تو اوس دا چې نه الله وزګار نه انسو مشغول خونه دي مجاز دا وي مچاوي پرغه په معنا قصد دی الله یې زبستاسو قصد او څوک دا دم کوي په شکل باندې مستعملي د پرغه معنا خپل حقیقت نه دی الله مشغولي مطلب دا چې ټول خبري به ختم شي قیامت بلاشي زما جو وزګار شم تمثيل لکه څنګه چې وبکار مشغولي تاسو له وزګار نیمه او وزګار بشم نو عذاب بلازي وزګار بشم ستاسو لپاره اے پیرنو بني ادمو ايها الثقلان فبأي لكم يا ايها معشر الجن والانس ودل پیرنو بني ادمو کتا قتلري ان تنفوشوا من افعال السماوات دا اطراف الاسمان زمکنا فانفوشوا کتا قتم وی د اسمان زمکنا وزي او دا امر سره د تعین شی ورته
لا تنفذون وسیر شي الا بسلطان مگر په زور او زور خلارین نتیخ ته وسنګ وکي په وی اله حکومت قسمه یرسل علیکما وسپری خو د شپتا سومان شواد دمبا من نار نور ونحاس نحاس تنبیت هم وي او نحاس لګی دم وي هغه لګی چې باقي لمبا نه وي اسو کوئی الناس جرت مراد دي تانبا ولې شوی دا بل ما فی خود تودا فیاس نصران تاسو په یو بل مدد نشئ کولای په بي ايل حکومت قسمه فاذا انشقت السماء دل توس راځي خبر اعتراض او جواب اعتراض راځي چې الله بلمبر پری او چې لمبر پری دي تاسو به یو بل مدد نشئ کولای یرسل لكم شواذ لمبا ونحاس لګي یا ولې شوی تانبا یو بل مدد اوس اعتراض وکړه دا نعمت خبره ای په ان تهدید لطف والتمييز المطيع والعسي بالجزاء والانتقام الكفار من دام نعمت دی دام نعمت دی دا زورنا لطف دی فرق براشي د خو د بد په من کې او بدل د کفارنا دا هم نعمت دی نو ځکه د نعمت ځکه د مسلمان د پر نعمت شو چې اسلام مخالف جهنم ترشي بین شق السماء او اسمان وشليږي نشي بدا اسمان وردتن ورده سوق ورده ګل توي ګلاب اکل وردتي په حمرتي پشان د سور ګلاب مراد دغه النور المعروف مشهور ګل دی او چای مراد وردینا سور استه پشان د سور اس بشي او چای نه شي بدا اسمان او زمکا پشان د ګلاب وکان ورتن وکان کورتن په دې مسوي حمل یو کو تشبيه بلیغ مو کړ دهان پشان د دهان تیل د خونان د تیل چې دي تکستري په بي ايل حکومت کوي دور دیو زیت خیره د دې تیلو هغه مېزن په وخت لا یوصلو ته کوم شي کېده انسان د پیرینا ولا جانو نه د پیری بنی ادمونه نه انسان بنی ادمونه راځي پیرینا چاله عن ذنبه د ګناه د هر واحدنا لکه چې الله ته علم دی لانه يعرفون بسم فلا خف جند لكن ايش تفوس فكلا لا يسالوا انسان ولا جانو عن ذنب كل واحد واستبع تفوس وني شي کېده لکه چې الله ته معلوم دي بل کې الله پاک کوئی پر ربک لفعلنهم تفوس بکو ما غزان لزيره دا ځان لزيره یو ځکه به تفوس کو بل ځکه وای نه کو دا مې لشم او دا مې تفوس باندې کو دا ځان په کولو او تفوس پکو د فار د زورني به ایل رحمت پرسان یورپ المجرمون بسیماو په جندل کې دي په مسلمان پنه خدا غیبان دي مخبه توروي په دې پوښتنه سترګې به شنیوي او غم په لپاسه سوري او یو خذ بالنواسي ودیو چې په تندو باندې ول اقدام په قدمونو داس بینشي سره پیرا غونډې به جهنم بیا چې په بیا نه کوم څه دغه جهنم تغذیب پیداغي مجرمان یتوبون سوري بدا مجرمان بینها فمن ذي ورکی و بین حمیم باندې ګربوبو کې آنی چې ډېر ګرمي بین حمیم باندې ګرمو کې آنی چې ډېر ګرمي منتهن متناهی انا او قواله دغه انتها لري آن معنی سخت ګرمي متناهی اناه وتفو تیم دغه انتها لري بالحراره اقصاها وي اي رحمت الله ولمن خاف مقام ربي سوق يريد د مقام رب نه د الله رب ملاقات کوما دا نه یریګما نو جنتین دا غد فرض دو جنت هغه باندې سبا ځان تیار کی کنه د الله د ملاقات نه یریږي دا غد فرض دو جنت دي یو دا غد وسیدو شو بن دوستان شو احدهما احدى منزله ومنزله اجوابه له والاخرى منزل ازواجه کې بخزوي او بلکې دوستان سوق دو باغ دي یو بهروي او بل بدن دي خبره پوښي سوق یو د ګناهونو د قرار دوشو بل د نیکو شو دا پکې ویل شي مختلف خبرې دي او وی کایره کومه څه بیا زواتا افنان داسې نوغون چې خواندان د افنان دي افنان د فن جمع ده او د فنن چې فنشي نه اقسام د منو دي زواتا افنان خواندان د اقسام دي او چې د فنشي معنا سانګي لري داسې جنتونه چې سانګي لري باغونه دي بغان جو پکې دي ایله وای کوم څه وان فيه ما په دوالو کې عینان چینی تجریان بيږي فبأي آل مخلوقات فيه ما په دوالو کې من كل فقن هر قسم من زوجان جوړه نشنا او وچه پکشته غټي وړي پکشته نو دا جوړه زوجان جوړه فبأي آل مخلوقات على پرشین ثابت وی راخلك په تلاستون باندې تلایو باندې په قانون باندې په عینها چې اندرون دغه پروشو من استبرغم د پینا ریخمونه دي او نه له طرف معلوم نه دي دا خو غفټ طرف شو آی کی ریخم وجل جنتین
او میوا اړول شي د دوه باغونو ما یجنا او یخذون اشجارها من الثمار جنا اسم دی یا صفت مشبہ معنی مشتنا اړول شي شو کول شي دغه دوه باغونو دائم معنی زیدا ولا سرهم حاصل ول شي ناس حاصل شي کبه د ملاسم مکار کړي شي فکم نه تر ما تکلیفون او بیا پس وایا فبي اي فيه نقاص الطرف په دې کې دا څنګه دي چې زستر کې بندي کړي په خاون پوری یا د خاون نظر پدان پوری بندون کړي یا مړې ستر ګاډون کړي او لم يتمسن انس شنو دي مسکړه غیر پیرانو بني ادم مخدینه ولا جان ان پیرانو نه پیرې خپل وکړي نه بني ادم دا هم پکې وایا اوس راغینه پکې دا معلومه شه پیرانو بجنات تزي زکه چې دلته نه په وکړه چې پیرانو مطلب دې دنه کې دي شنو زکه دا پکې خبره شو د دې شپایات باندې پیرانو مدد نکېږي او مجامعات کوم کوي لکه بریانو اوس داږي بيچاره د بني ادم مشانتي او د ځان له باسته خدای نکېږي با ابو حنیفه او درې واتی او ثواب نشته دي او جو التب خاور شي دویم جنتیان دي خو ثواب نشته دي دنه کې دونه ما سوا دریم پکې توقف مالک او سمای کوي وې د جنت پر غاړو کې وي اسوک اصحاب العراف دي دا مختلف وي فبي ايضا متقسمان كانهن الياقوت دمر سفاري تو ياقوت مشابه ياقوت سره والمرجان او مرجان سره ياقوت سربخار يخم دغتو المرغلطه مشابه دي په سروال د مخلوق دي ياقوت سره ولې پوجي او د مرجان صفا مرغلي دا غي سره مشابهت لري هل جزاء الاحسان الا احسان ندر جزاء احسان چې دنیا کې خلق عقیده او عمل ساتله نو الله ولا خبر ولا کوي ندر جزاء عمل مگر خو بدل شانه دې بدل د توحید مگر جنتو زين په دې وطن کې ګورې یو بل ترجمه معلومه ده هل جزاء الاحسان څوک چې ختمو کې خیراتي د چا لپاره نو بل ول خیراتي وړي او چې خامخ ور کوي هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا پکې نه وسه چا کړی دا وای نه کول خو اسمه کوا خو خې کړی د خبرو سره کو خو چې کوم وخت نیت ستا پیسې شو اوس دې ذکرو نو بیا ستا ثواب ونه شو نو ثواب نه تعالی ستور کې خلک بل ثواب اوس مخکې موږ ابو سم اوس مخکې کوي ومن دونهما لا تدغدو جنتنا جنتان دو نور جنتون دي مخ جنتون دا پارد سابقون دي ادا ورسید پارد سابقون پارد تابعان دي وفي اين رقمت بزمان مدهامتان دا دو باغون دي مدهامتان تکتو جنتون سبقت لجنتان او دا دي فمسك دا دي عليكما دا جمله ترعالين مدهاماني خد تکتو دا همت طور توي في اصل سواد الليل سواد الفرسي او کلت مراد خالص شنوار تک تور د ډیر شنوار تور شي کوی له کومه ترسبان فيهما عينان پدې کې دوشین رساقتان بيدل کې فواردان جو شوکون کې کوی له کومه ترسبان فيهما پاکن پدې کې میوي دي ونخل کجدي ورمان انارم پکشته دي جنت کې ورې نوم د جنت او داغي زمون د دنیا او داغي شریک ورې په حقیقت کې زمونږ او داغي په منځ کې لوی فرق دی دا باندې لکه مخکې مونږ ویلو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم اچھاتا علم نشتی نم کو شرک دے خو په حقیقت کې شرکت نشتی پدې کې میوی دي پدې کې کجو دي پدې کې رومان او فيهن خيرات فجنت کې خیراتونه مخالف کوي او حسان دې خسته خیراتونه کوي پدې په خیرات غره خذ خیرات د خیر نشورو کا پدې پوښي غره خذ خیر خذ او حسان خیستهون دی شکل درون کی خیستهون دی اخلاق خیرات الاخلاق حسان وجود اخلاق لرون کی خیستهون دی نکون والا او دا خیرات خی دا اخلاق بلا اثرا حسان خیسته دا شکل بلا اثرا او دا سدی حوری دا خیرات دی حوری دی مقصورات بندکرشی پی الخیام پتنبی هر سڑی خضبا پتنبی کی تنبو کی دن زڑی خبری کو کنی خبری کو وی زړه خبره کوي او النساء یمدحنا داخل صفات کې ریشي چې کور کې دن وسیږي به ولات ون بیوتا لکه دا محفوظه وی دلته حال اسیانتها لکه سبل وی وتكسل عن جاراتها ويذرنها وتقبل عن ابياتهن فتعذب ناراضي کوي دا ګوندونه ناغي ملاقات راځي او دا دای د کور نه غافل وي خلک معذور غني نن سبا داخل صفات نه چې په کوڅو کې ګرځي مخاصفت بل شانته يمدحن ولاتهن بيوت ودي مش خير متاع المرء المرء الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها طاعته وإذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها او بندي کړی شي زوند دي افسار دي او نفوس دي په خپل خوندار
وبي اجر ومنوزون لم يتسن انسان ندي وتر شيء مخدينه وبيريان بني ادم وير متوسمان او على سري متقين على رب تکیا به پر رب باندې خضرين چې خوشين ما يطرح على ذهن الفراش النوم عليه رب لا نستونه توي نو تکیا به هلوي په هغه تلایانو باندې قانون باندې خضرين چې شنه جامي دي خضرين تتخذ منها المحابس رب اذا تبع دنگي گدای هغه طرف رب ویل شي شنی جامي دي داغین د ناس جوړيږي رب ته توای توي ورش مرفوعه وعبقري او پدې کې بناشنا غوندي عبقري ناشنا ته ویل شي منسوب الى عبقر ځان کې عرب چې دا د پیریانو غوښتلې نسبت کې هر ناشنا شي ته نو خلق توي عبقري ناشنا حسين خو متکیا به وهريوي على رفرفين باغي گدو باندې خضرن چشنی دي او عبقري او ناشنا حسان خشي وبي اجال لكم تبارك اسمك برکتی نو ربستا ذل جلال خاوند تبارک معنی دا الله او چت شان دا الله نم تبارک اسم ربک برکتی نو ربستا ذل جلال خاوند لوی دی ول کرام دی بسم الله الرحمن الرحيم دا سوره واقعه بیا د قیامت خبر دی په قیامت راشي خلق با سکي تقسیم کیږي دا حضرت الرحمن دی وبصر په وستي هر کی د قیامت او د جنت مسئله بهر وجه مناسبت دا ما قول سره چې متضمن دي عذاب المجرمانو عند المؤمنان الله پاک سکي وفار سبحانه د جنتین د بعض مؤمنانو کې د بعض نو مکلفین تقسیم شو کافر تا مؤمن تا او کامل مؤمن چې دی یو کې فاضل له بل مفضول له د سره واقع کې جناتونه ګورې یو پک یو قسم دی بل پک بل قسم دی بل پک بل یو خرا فرق دی اصحاب الشمال یو مقربون دي بل اصحاب اليمين تقسیم کوي هغه جنتیان اذا وقت الواقع کله چې واقع شي قیامت د قیامت ګورې بلان ندي کلند الفاظ کې نیوم را حافظه دي را غدي او رافعه دي واقعه دي نو قیامت شو او وقوش توای ته نو واقع د قیامت دمغه خامخاش کیدون کدا نو کله چې واقع شي موجود شي هغه حالت موجود کړي هغه قیامت چې مونږ اذا حدث القيامه على ان وقت من حدثت وقع علم بالغلبه یا من كل فرض قیامت دی کله چې موجود شي هغه حالت واقع کیدون کې اشتکیدون کې هغه ساعت اشتکیدون کې لري خامخاش اشتکی ليس كاذبه نشتی صدرو لوقتها په وخت اشتوالی کې کاذبه مصدر کا نو فاتحه المشان نشي درو لوقتها وقتها یا کاذب صفت کا ليس نفس کاذبه نشتی یو نفس کاذبه یا یو جماعت تکذیب کون کې لوقتها په وخت اشتوال کې چې کومه قیامت وجود شي یو نفس تکذیب کون کې نه وي یو جماعت په تکذیب کون کې نه وي یا خبر کاذبه کاذب نشي درو وقتها یا نفس کاذبه یا طائفه کاذبه لوقتها خافضه کتکون کړه واقعاتن اوچتون دی بل نو شو د قیامت نو یو واقع شو بل نو خافضه کتکون کړه سو قومونه بخت تکی واقعاتن اوچتون بعد خلق به اوچت کی د خبط اعداء الله الى النار كتب کی دشمنان د الله ورته او اوچت وکي سوکو هغه دوستان د الله جنت ورفت اولیاء الجنه اذا رجت تؤخذ ولا اسمك رجا خزول زلزت وحركت تحريكا وبس الجبال او ما يذكر شيخنا فتتت بسا والا كده وبست الجبال ريزي بشيخنا بسا ريزي كده نشيب هباء ذرات ذري منبسا خريشي هغه ګرځو چې په دې سورنګانو کې په دې شوندانو ښکاری نو راوخي دي په شان د سبشي دا ګردون خوار شي او شی بتاسو ازواج اقسام 33 وكل سنف يكون مع سنفات وجود نو یو پکې اصحاب المیمنه شو بل اصحاب المشأمه شو بل مقرب اصحاب د میمنه سوق دي اصحاب المیمنه تفخیم لپاره سوق دي ډېر غټ خلق دي اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه سوق دي اصحاب الله ډېر خطرناک دي ما هم اي شيء هم في حال سوق دي ین ډېر غټ خلق دي او دا طلب د مفهوم د اسم یا طلب د حقیقت نه دلته په مراد صفت په او میمنه خیر طرف ته ویل شي او میمنه برکت او ته ویل شي
اصحاب ایمانی خواندان د خیر طرف سوق دي خواندان د خیر طرف او دا ویل شي اصحاب د برکت خواندان د برکت او د غوړوالي سوق دي اصحاب د برکت او نو برکتی خلق سوق دي یا خلاف والا سوق دي خیر طرف والا سوق دي یا خیر طرف والا دا بعض خلق به عملنا په خلاف ور کوي بعض په خلاص اصحاب ایمانی سوق دي دې وشت خلق دي وشت شان لري او اصحاب د مېمنی د اصحاب مشمی خواندان لا کسان چې عمل نه ولا مقدس لاسه سوق د اصحاب مشمی ډېر خطرناک خلق دي او دا مل شي چې اصحاب د یمن او د برکت هغه خلق چې خواندان د برکت دي خواندان د غروالي سوق دي ډېر وشت خلق دي او دی بلکې اصحاب د مشمی او د بدبختی سوق دي ډېر خطرناک خلق دي دا ما د پار بیان د حال دی مقصد تینا غټول او تبخیم دی دوار دلی یو غټه دل دا په عظمت کې یو غټه دل دا په بندګ پشر من دګی کې اصحاب المشما یو ترجمه چې ګس لاس والا دي یا د لاندې مرتبه خلق مخمی برکتی خلق او د لاندې مرتبه خلق والسابقون السابقون او مخکې دا درې مډل شو درې قسم دي یو پکې مخکې بیا وایي چې مبتدا او خبر یو کړو دا هم پکې خلک چې مبتدا خبر نشي او کله پکې ور انا ابو النجم وشعري شهادت یادي مبتدا او خبر دواري په اعتباري پر قوبه نه اعتباري دا مطلب څه شو هغه خلک چې په نیکو کې مخکې دي هغه په مرتبو کې مخکې دي نو مخکې څو دي چې الله دعوت ورکړي چې راځي نو بیا وایي والسابقون السابقون چې مخکې دي نیکو کې هغه جو مخکې دي ته خبر دی حالات مشهور دي او دلته په عربی کې د مشهور خبر انا ابو النجم ما پیژنې ز ابو النجم نو دا وکړه چې انا ابو النجم کنه ته اورې نو څه مطلب ابو النجم په پتا چې درې ور دلې بدی چې شاعر دی او ډیر خسته اشعار وایي نو زه څوکم زهاغه سره ما چې مشهور په ابو النجم باندې و شعري او زما شعر هغه د دنیا پیژنې دا شعر دی نو مطلب فرق پکې اعتباری پیدا کا څه مطلب اخر چې مخکې دی پرې کوي هغه جو مخکې دی دنیا ته معلوم دی چې دا دې د اوسه مطلب ده اولئک المقربون دا کسان دي چې ذکر شي الله په جنتون د نعمت کې بوي سلتون یو جماعت بوي دورا بلوغ الکنا یو جماعت بوي دور رسول الکنا سلت الاولین یو جماعت بوي سلات المشهور الجماعت كسلط او قل امه من الناس سلت الاولین وسلت الاخرین دا پکوا یو جماعت وی د مخکنونه او صلبوی یو جماعت وی د رستنونه اوس د مخکنونه معنا څه ده وقلیل من الاخرین او لغون دي خلق وی د رستنونه یو طریقه ترجمه ده یو غټ جماعت وی د مخکن د آدم بابا نه شروع کا د پیغمبر خدا په دا مخکنی شو دا غینه به یو لوی جماعت وی او زمون د پیغمبر خدا دا با لغون دي جماعت هم الناس من لدن نبینا الى قیام الساعه دې کې په دې سابقینو کې لږ جماعت وی هغه ګڼ اگر تاسو اعتراض کړئ شي چې ګور د تیر شو پیغمبرانو امت ګڼ شو زموږ دا کم شو نو هغه ګڼ پیغمبران دي دا غي په سابقونو کې ګڼ خلق شو او زموږ په نسبت دا غي په شمیر کې دا غي په نسبت کم راځي د دینه کم شو یو طریقه پیدا او ځای مدار د پیغمبر خدا په امت کې د تقسیم وکا نو د صحابه تابعین مبارک سلطان یو لوی جماعت په سابقینو کې د مخکنو او په ورستو خلکو راګل چې کوم روان دي د سلف صالح نوستو پدې کې به هم یو جماعت وي خو بلګوي دوا رسولي دا دیر هم پدې کې دی او لګم پدې کې رسولتون یو لوی جماعت مخکنو کې او لګون دي جماعت په ورستو کې په صادقین دا پکې وایي کتاب پسې دی امت تشي امت تشي بیا په دې امت کې د تقسیم شو یو پکې شو اصحاب المیمنه بل پکې اصحاب الشما بل پکې سابقون نو د سابقینو کې زمونږ د امت مخکینی خلق پدې کې په دې سابقین لوی جماعت شو په رسول خلق کې ورته جماعت او پیمانه چې په ټول امت کې ټول قومونو کې باسوي رسول الاولین او خلیل الاخرین یو دي سابقین کې په لوی جماعت ادم باندې شروع کې دغه امت نه د نوح علی السلام سره زار نو د قشن دی ولا نو خواص د مخکنو زیات شو د خواص ثاني او عوام د ثانیو زیات شو او مجموع دې قسم شو على اصل په پالنګونو باندې وي په کټونو باندې موضوع چې مودل شي موضوع باندې مودل شي موضوع من الوزن هو نسل الدرع غير چې ودي اذن مراد المودل مطلق او وزن دلاقي یو پټای چې په دې باندې خلک په دې ملامت شي بي هغه تمل شي ودل شي متقین علی کتاب الهل کی متقین یو ته مخامخ شاکری بولتنه
دا د عادت نه خلاف تا چې مېلس یو سود چا یو تمغي ابل بشر یتوب ولن تل په دې باندې ولدان الکان مخلدون چې ټول عمر ولکان مكون ابدا على شکل ولدان مقرتون بخلدتين په دې وګوري ته مونتري چې ولي شي دا اولاد د دنیا دي دا دي حسنات نشي ثواب ورکشي نه سیئات او عذاب ورکشي یو قول دا د دې مسلمانانو د بچی دي دا بل پسې ولدان مخلدا په خدمت او سوق داوي د کفار بچی دي خدام مخلدین وشورا نبی عليه السلام قال اولاد الكفار خدام الجنه دا په کې ویل شي نو دا ولدان مخلدون دا کسران دي په خدمت او دي وجه تزي دخول برازي خود السجن او بیا په ورستو او په الكشف على حديث متعارف السؤال المساله دي وكذلك مذاهب مساله ثانيه علم عند الله دي سوق د کفار بچی بل ته خدمت پکې سوق د مسلمانانو بچی دي اغي مبارک خبردار خبر پوښي سوق اولاد د کفار باقواب شرلبا ولدان مخلدون تجلي په خلق ولدان مخلدون الکان چې همیشه به لکان باقواب فلوخ باندې آنیت لا عرالها ولا خرق مدس لوخي چې دا غي د نیوزوي نه د وګړو د غرزول او نه خرطوي معنی مو ته ګلاسونه وي ته بو ته ګلاس اقداح واباريق الابريق يلوخره د نیوز اشتره او د وګړو دا چولو هغه ته وسو کوزاوته وایا نو سبا ته جیک وایا من اوائل خاطر بیا کوي ګلاسونه او اباريق الجيكونه معربه اباريق ابريق ابرز په دې پوښي اصحاب الماء بیون کې دغه ابرز اکاسی نوکاسی بی معین دا بیدون کو اشتراکونا خمرین جاریتین من العلوم لا يصدعنها نبا سرون دردی یعنی بسط رازی سردردی پر رازی دگا شرابونا ولا ينزفون او نبا بیهوشکی نبا سردردی رازی نبا بیهوشی وفاکتن میوی مما داغین یتخیل چه خالق قرکین ولحمت ویرن وخد مرغانو مما داغین اشتهون چه دخلق و تشوق کدش مفاکر جنو سمار هر سره ولا وناس بی حاصل ولش فناستی باندې کولاړي باندې دا ټول وحور عين او داس حوري وي عين چې غټ غټ سترګ سپینې سپینې دانا عين غټ سترګ والا کم سال لؤلؤ په شان د مرغلرو المكنون چې محبوسات لشي په صفای کې وي دومره صفاوي فرق وهي خيره ميره په مطلقاً او جزاء بما كانوا او جزاء فوز داري دی اول لا اسمن پیانا بول په لګون عبسي ولا تقسيما او نكونا الا ان مگر او ربا وینا او اینک السلام 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 سلام او خبره مزین ترازی خوایل هم نشم یو خدا معلومی کی چې د انسان خکورم خوخ دی او خیسته خوخیم خوخ دی دا خودی معلوم دکا خود اللہ وکن الدویما جنت کی کدین هم سڑے چه دین مطبوع دی اپو دنیا کی هم سڑے مطبوع دا ځان له بحث دی چې سړی تابع دی او خدمت کوله لکه مونږ یو کنه قران چې کله ذکر کینو الرجال قوامون سړو ته تاسو منتظمین یې او خذبا دغه به تنظیم کوي بار بار وی خدا مطلق شوا یا خذ بالغ شوا او دا کار کې سړی پتا ګناه شي مطلب ځای کته تنظیم نه کوي پتا ګناه دلته د سينوي خذ استاد پر دې خواندان وایي سړی ته استاد پر بداسي سړي دی خذو ته کم توجه دي کی سره د سوچ کین دغه شان ته معلومی کی دا بل مسله چې وسړی وسبینه پويګم چې نه پويګم دا وایي چې سره ته استاد لپاره خپل ته استاد لپاره بداسي سړی وي دا مینا او دا شوق د انسان لپاره په دنیا کې هم دی په آخرت کې هم دی او دا یو شت شوق دی ځکه ما تاسو نه خیر او متاع المرء د انسان خصامان پکور کې څه دی بکسی دی برستنی دی تلایانی دی کټونه دي سوې خیر مثلا المرأة الصالحه خصامان پکور کې خاص او دا هم یو شی او بیا دقیق صفات او دلته هم صفات او دا سرو ته وي ستاسو لپاره بدای دا نو دا انسان غواړي دلته مقصد دی دلته مقصد دی دا پکې خو جایز واصحاب اليمين او مرګري د یمین معنی د خیر عمل نامه یا اصحاب اليمين معنی او کسان چې برکت والا دي خیر او برکت والا دي ما اصحاب اليمين ما د پاره څه شو د تفخیم سو یا اصحاب اليمين خوندان د برکت سو دي د خیر کې سن ثابت وي په سن په بیرو کې مخزود چې مخزود الذي خذدا
قوتیا شو چې غنی دې کټ شي غنی پکې نه وطلح او طلح بوي ودا یو ولرا دلال باندې راغلی پر ساق نه بارزه موږ ته سوایو کېلې پیژنې وطلح کېلې به منزور په یو بل پسې پر لپسې د لاندې تر باندې پورې وګي وذل الصوره به ممدود خور وګت ونبسط لا يتقلص ولا يتفاوت څنګه حالت وي نور چې لا سباو کې نور خپلني په دې منځ کې او سوري اقشن او چون کې عربستان دی کنه عربستان کې خدای ګرمۍ خبرې ډېرې وي د دې وجه ناغي د فارغ استاف لپاره بس سور حدیث پیش کاوه په جنت کې ونه سور سره بروان په ستوري ځای کې سل کالا نه وي شي ګټ کوله اول ول هدایت پر مچ مخې تیر شي وما ان هو مسكوب بيول شي وبوي بيول شي وبويږي دا وصول ذکر هذا الشيء لما انك المؤمن لبداوه تمنوا ډیر ایماندار دي په مېرو کې اوسېږي د ارزوګار دي شرماته چې څه وبوي چې چیرې داسې سوري وي داسې میوي نو دا پکې اوچت هغه تصور دي وفات میوي په څیر ډېری لا مقطوع دي نه بکټ کې دي شي چې دی وخت پلان کې میوانش دي ولا ممنوع نش باندې دي چې الکه تبې نه خوري نو کټکیږي هم نو ختميږي هم نو ولا ممکن باندې تو ولا دي چې په دې وخت کې تبې نه خوري او پروشین اولاني سني مرفوعه اوچت کړی شي داسې دلایاني وي چې ډېر اوچت دي اوس پکې خځه قران ذکر ودلته ورس ان انشانه نو مداخله پیدا کوي انشان پیدا کول الته خو خط زميره خو ذکر شي نو چاوي چې ورس ذکر شو نو عادت دار تلایانی وی یوازې تلای کې نه وی نو تلایان سره خو ذکر وشو یو خدا شو او دوی مداله چې مراد پرشونه زنانه دي وای ابو بيدا مراد بالنساء دي لکه چې خلق خلق فراش وي لکه څنګه چې قرآن کې لباسم ویل شوی دی ان لباس لكم نو هغه پرش به زنانه به مرفوعات قیمتي به وي او چتی وي د مرتبه بل اخره یا پرش ذکر شو د پرشونه اشارتن زنانه او خبر لاړه نو ان انشأناهن موږ دا زنانه پیدا کړې دي انشان پیدا لکه مخکې د پرش معنا زنانه شي موږ دا پرش پیدا کړې دي انشان پیدا کول او یا دا ځوای چې پرش ذکر شو نو زنانه پکې راوته نو زنانه سره والقول پرش الزميل لسان اگر ذکر نه لته تقدم ما يدل عليها دته چې مخکې چې خبر ذکر شوی دي چې هغه دلالت په زنانه باندې کوي نو دا شو دلته یو روایت پیش کړي حدیث المنشآت التي كنا في الدنيا عجائز عمشا بوسن هغه بډایګان خزي دي چې سترګو کې چخي او خزي شپور شوی نظر خراب شوی دي دا ټول جنکې دي وشي یو روایت دا یو بډایګان دعا وکړه رسول الله چې ما جنت الله کې یې د پلان کې مورو جنت ته بډایګان تللی شي په جاه او شوا او په شاش ولا دې خبره کې نه بدن کې جنت په حالت ته بډایوالي کې دا جنت کې ځوانه جنې بدل ورشي فجعلناهن كذم ابكارا جنکای ځوانه جنکای عربا من لرون کې د خاون تر عرب متحببات الى ازواجهم من لرون کې د خاون جمع د عروب کله وتعروب وي خاون سره مين عواشق د ازواجهم خاوندانو مجمعین په بعض خلکو ته غنیجات وي غنیجات بعض خلکو ته شکیلات وي اطرابن په عمر کې برابر وي دا ځنه چې ځوانوي او بل جنې وي چې بیا خلک وي دا بوډۍ او مشرخه نه ده ځوانه ده د اصحاب الیمین دا ټول ثابتي د فارشا د خاوندان د یمین د خیل اسواله د فارا یا د برکت ور د فارا اصلت یلو جماعت د مخکنونه ایلو جماعت وي په دې اصحاب الیمین کې د رسول خلقنا نو یا مخکنیه او رسول دغه ته ویل شي یا د پیغمبر خدا مخکنی زمانہ او رسول او اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او خاوندان د غسلاس سوري مرګ د غسلاس فی سوین ثابت په ګرم هوا کې ارنی حاره چې اثر کوي د زهر په شان سم تو کوئی دن نکی په مسامه د بدن کې وحمیم ګرم او بو وزیر سوره به یحموم د لوګینا دخان اسود د تور لوګینا لا برج یخنوی ولا کریم خاصته من الشکل هم نه لري نه یخوی لکه باقی سوري او ولا کریم عزتمنی پیدا لا کم نوی سره د ګرمۍ نه بچ کی انهم كانوا قلذلك ودي مخير دینه مترفین وشاله کړي شي مترف پیژني چې خلق په پسې المتروب يصنع ما يشاء ولا يمجس سكي أبقى كي سكوي متبعين سكوي متكبرين مكدين فناكار منعمون
وکانو سنو دی بکلکو نبقر لدل الانس العظیم کو گنالو بانی کفرون بے کول حنس مناتوی عظیم لو تو لو گناستوی کفر بے کول سو کوئی کوائر بے کول سو کوئی استاج سلطیوی ما رسولستان تفوسو کو تقیی الدین نا زلتوی قسم دے پا انکار دباسو چه قیامت نشت دی وقتو باللہ جن ایمانهم دا وکان یقولو ویلی بار آیا چه منگا شمرو او شب خاور و اجزام نروکی آیا منگا خود کرشو او آبون لول مشران زمون مخین ورطوای مخین استاسو ورسطی استاسو جو مشی تاریخ دورزی معلومی تا یا تاسو اے گمراهان ظالونو المکذب درغلونکو خامخا خلیبا پس قیامتنا من شرط وینا من زقوم یوانا داغین وفراک کول فما علمنا هذا كوي بداغير البطون خيتي وشاربون سكيبا عليه فريم الحميم لقربوبونا سكيبا شرب الهيمي وشان دسكلو ده هيم اغا وقت ويلش جمع ده حيامنا شاقتا هيا مرسيقي الداو يشبه الاستسقاء يوم مرض ده الاستسقاء مشابه سكا او مريق نسيب لبيل فتسروا حتى تمونا يا سخ بيمار شي سكيبا شان ده هيم اغا اوخان چاگي تگشوي دي او تن ده ختمي كينا هذا داشتيب شو ظلم د دې من مسجاره خندا په شکل باندې یوم الدین او د قیامت باندې دې ته نظر وي معلوم ما یکرم به النازل من التحكم باندې کې تحکم دې من مسجار من مسجار خلق قدر کوي مونږ تاسو پیدا کړیو تاسو ول تصدیق کوئ اپرایت ما تم ایت خبر کې دغه تاسو ورزوي ثم نون کوم من چې ورزوي ما تقذفون بالارحام من فوق سچ ورزوي په بچدانو کې لطفي آیا تاسو تخلقون على شيء تاسو اندازه کوئ شکل پیداوي کړه کومه اندازه کوئ نحن قدرنا بالموت مختصمون كان ذكريه المرء وما نحن منيوم بمسبوقين واستقري شوي تاسو نه مخکې راځي موږ وسو مسبوق لا يغلون څنګه مزور کیږي على ذاتنا مسبوقين ان نبدل امثالكم چې په عوض کې راوړو تاسو ختم تاسو امثال راوړو ودا کراو تاسو امثال تاسو اشباه ونشيكم تاسو پیدا کړو فيما قهر شکل لا تاسو خبري تاسو په شکل پیدا کړو د خشخین زیران شي شادوغان شي او خامخ تاسو خبري د مخکې پیدا شي تاسو فوق على قشوي وتاسو قیامت نه ولې ولا تکرو ولا نصيحت لكم ولا نه معنی چې کېږي شي افرایتم خبرك ما تاسو تاسو کار کوي ما تبصرون حب غداني کوي انتم درو تاسو درغونوي کوم درغونوي کیو لو شاک زمونږ لجال جان نو بغز حطاما کې ټوټي حشیما متکسن ما شوي ټوټي او بغل تاسو تفکرون تعجب کوي 100 روپۍ خراب کړي او حصہ ته شو إنا لمغرمون مختاوان ذاك لشو معذبون مهلكون من الغرام وهلاكت بل هم محرومون يا خبرك دا وقول تاسو شكي آیا تاسو لګري من المزني دا وريز نو څوک سپینا وريز دا څوک وريز دا تاسو راځي کوم دي ګورو زمونږ را به ګټه ولې ودره پوجاجن تروي وجادو تروي وبوري بالحن سحاقا امکان دسکلو بنو تاسو کړو ولا دا کول آیا خبرك دا ورته تاسو ته بلوي آیا تاسو پیدا کړو ولا دي د دې خاص ونی مرخ او عفاف یا مطلق ونی فار ولکه ګور دی ایا موږ پیدا کوو موږ غوړي تذکرته نصيحت او متان پیدا نه المقيم د فار د مسافر ډیر ما ولته متين ذل قوا چې مېرو کې ناس وي دا ریت پیدا اخلي کله ګرمول کوي کله پخول کوي ریت پیدا نو هر یو کې وای الله فسبح پاکي بیان رب الله چې فلا اقسمو کی سوکوی قسم نفرم قسم کنا دخواتی حبد سوکوی لا دسی نلا انکار مکاوا اقسمو قسم فرما سوکوی لا اقسمو خامغا قسم فرما فلا اقسمو خامغا قسم فرما یا فلا اقسمو قسم نفرم قسم کسا عجب تے سوکوی لا پک زیادی تے فا اقسمو قسم فرما شاوی لا مانی نا دسی نلا اقسمو قسم فرما شاوی لا اقسمو خامغا قسم فرما یہ مواقع نجوی پذیر واقع طور مانی چکن لکسو د اسمان خوزیگی دی من قسم کرو و انہو لقسم نو دا یو قسم دے لو تعلمون ہوئے گئی عظیم اللو دے او جواب قسم انہو لقرآن کریم دا قرآن یو عزت من کتاب دا دیر عزت من دے پدے کہ دا معاش و دا معاد مسئلے درش دے او دا ثابت دے فی کتاب کی چی لوح محفوظ دے متنون چاگا محفوظ دے لوح محفوظ چاگا توی تختدا ساتلے شوی دا حیث سوکوانش کی لا يمسون شي مسفوله الا المطهرون مگر مطهر دا صفت کتاب شي امورت نوع شي نو کتاب د مکنون اغل شي مسکوله مگر فرشتي لا يمسون مولانا مطهرون شو فرشتي اكل لا يمسه مكر صدا قران کریم دے نمسك القران مگر مطهرون فاقلا
نو اعتراض بیا وکي چې پاک خلق یو سره کافر او پلیت او کوئی مساکین ته بیا سوې نه کې جواب کوا نه دې مساکې ځای کې نه پیدا واقعات کې نه دې نه دې مساکې مگر پاک خلق دا یو بل بحث دی چې د قران مسکول په پلیتۍ سره اکثریت علماء خداوي چې نه بکي احادیث پکې هم نقل جنوب بینه مسکې حیض بینه مسکې نفاس بینه مسکې مالکیان په قائل دي چې مسکې دي لکه دا یو څه زميره چې کتاب مکروه تا او ظاهر کې نه پیدا نو هغه کتاب مکروه چې د حفوظ شي مسکول له مسکې غیر مفاهه کول شي اگر ورستي خبره شي چې نه مسکې قران کریم لا نه دی مسکې صفت قران شو نو مطهر د کفر نه عامل شي کفر نه منحصري او دا بل مش مراد مطهر نه مطهر د احداثنا چې بیا د سنوین دا قول د محمد باقر او داغي نفس د اطوا توس صارب الى اخره ایو حدیث پکې شته ما نو وسط الفاظ دي قران باندې مسکې مگر پاک سره تمیزي کې شته بعض خلک وته صحیح وي بعض خلک وته ضعیف وي سواشته دلته اخرج الامام مالك وعبد الرزاق وابن ابي داود وابن المنذر عبد الله بن بكر قال في كتاب الاسلام عون حتى لا تمس القران الا على طهور نو سكي قران بل روایت پیش کوا خدای قران دی قران الا طاهر دام پک ابن عباس روایت پیش کا يجوز للجنوب قراءه القران وروايه ان مالك امام ابو حنيفه وابن عمر احب الى اللقاء الا طاهر وكانوا يعتبروه كسائر الاسكار دام پک قول شته مالکیان په قائل دي چې کې دي شي تنزيل رب العالمين ده لیکن رب العالمین اب په هذا حدیث ایا په دې قران باندې دا کوم نقل شو انتم تاسو متهنون تاسو سستی کوونکي متهاونون کما يدهن في الامر نرمي کې په خبره کې تاسو په دې قران کې تهاون کوي سستی کوي د دې په منلو وتجنوا رزقكم غزوي تاسو خپل برخه انکم تکذبون تاسو تکذیب کوونکي اوس دلته چې مراد د رزق نه برخه واغسل کې بيځای چې کړی تاسو ګرځوي خپل برخه د قران نه تکذیب یو خاف تقریر ورو وسه اگر رزق نه مراد خوراک واخلي برخه نه لغت نه نو رزق خو تکذیب خو رزق نشي وړي نو وتجلونا جزاء شکر رزقكم ګرځوي تاسو بدل دروځي خپل تکذیب تاسو الله خوراک دته تاسو تکذیب کوئ نو تاسو رزقكم تجعلون جزاء رزقكم دا په ویل شي فلولا فسولي اذا بالحكم چې ورشي دا روح القلوب النفس الناطقه هي الروح المشار اليه بقول سنه الروح جسم لطيف جدا صالح البدن سريان مع الورد لكن مخکې ویلي کدا روح ناطقه چې کوم دی نفس ناطقه څوک جوهر مجرد دی څوک اسم نامي دی نو چې ورسیږي د قران معلومات د روح روان دی دا نفس ناطقه دی دا روان شي او تاسو په دغه وخت کې کتون کیي ناس خواته ونحن اقرب امن تاسو من زیو الیه د محتضر تا کلام مؤمن شرط مړی روان دي منکم تاسو نه په اعتبار د علم من زیو ان په اعتبار د علم د اطلاع لكن تاسو نه زمون اقربت خبر نه ولولا پسولې ترجمه نه واپس کوي د روح ان كنتم غیر ملک تاسو مدینین نه تاسو له جزای غیر مربوبین تاسو تربیت نشي کېده او غیر مجزین تاسو جزای نشي کېده من دار سلطان رئیس اساسهم وتعبدهم پس ولی تاسو غیر مدینه تاسو جزای نشي کېده تاسو قیامت کې نشي پورته کېده که تاسو رښتینی نو ولې واپس کړو واپس کړو بیا اوسو اما ان کان کې استوی اسرین المقربین د غیوه په حالت وفات کې د مقرب نه الله تعالی دی پر روح دغه پر رحمت ته روح دی خوشالتیا ده یا رحمت ته وريحان رزق دی یا خوشبویان دی وجنت رحیم او هغه اما ان کان صمیق دا روح د اصحاب الیمین نبی په سلام لك سلام دې پتا باندې د اصحاب الیمین طرفنا ته چې ورته جنت کې وته پرشتي السلام علیکم والسلام لك انت من اصحاب الیمین یو خبره سلام دستا پارا تد اصحاب الیمین دی او دلته ابن کثیر سوی فمسلم لك ثابت دستا پارا تد اصحاب الیمین دلته تبریم ویلې سلام لك تا پر سلام علی اصحاب الیمین دی خطاب لمن يصلح له او لسل المخاطبين وعليه قيل دا ترجمه استا پر سلام علی اصحاب الیمین طرفنا اصحاب الیمین سو جنتیان یا استا پر سالم دا سامان له شوی د اصحاب الیمین اکدین مکذبین زوالین نگی درو جمعو کې او گمراه وی د غسلا سوالا وی دا غره پر نزول من مسیاده د خندا په شکل جزا راغو من هم د ګرونه وتسل جهنم د نکدل جهنم دی ان هذا دا مذکور په صورت کې
له حق اليقين دا حق اليقين دی خامخا یقین دی حق متيقن دی د صوفیانو په ژبه کې یو علم اليقين وي یو حق اليقين وي یو علم اليقين وي چې کوم خبره په دلایل سره ثابت شي نه ته وي علم اليقين او چې کوم د لری سره یې او ختم مالی پستر مشاهده کوي ته علم اليقين وي او چې په خپل متلبس شي شامل شي دغه ته دل شي ته بیا حق اليقين پس پاکي بیان وا په رب دې در خپل پاګر من در خپل چا عظیم دی دلته حدیث کې راځي چې پیغمبر خدای دا په رکوع کې ورځوي چې سبحان الله په سجدو کې ورځوي په سجدو کې دا وایي په رکوع کې دا وایي سورې حدید ولې سال واقع سره راشي شو په ذکر تسبیح دلته او ختم شوی دی په سبح سره مناسبت ته اول لا واقع شي په علت باندې سبح باسم ربك العظيم ويا توانا وسبح لله واحد تسبيحات دا شو او دې کې د تسبیح د توحید مسله هم روانه ده او په دې کې د جهاد خبر ته اشاره کوي پاکي بیان الله له چې اسمان کې دغه چپم کې تسبیح ده د الله تنزیه ده اعتقادا وقولا وعملا الله پاکیده کې پاک د کمزورونه په خلی کې وایا پاک د کمزورونه په عمل سره عمل کوا چې الله پاک د کمزورو ثابت شي او سبحوي سبحات الارض والماء فوبو کې لا شو نو بیا تسبیح باب تفیر شو پس او سبحات الارض والماء چې نه لا شي نو سبح لري وګاڼو لري وګاڼي الله له هغه اسمان کې دي د کمزورونه لري پوښي والعزيز الحكيم داغه لپاره حکومت تسمون دی د اسمو کو دغه دعوه شو د دلال شو بندي کول کې نه کول کې الله پس طاقت وکړي هو الاول الله اول د ټول مخکنه والاخر والسيد خلق بني او الله بي دا خلق بني بعض کسان وای دنیا بوراشي او چې وراشي بیا ولا هر څه پیدا شي خو بیا به ختميږي ځکه چې اخر خدا دی دلته چې موږ اخر وایو دا اشیاء په دنیا کې ختميږي او الله به ودا سينه چې قیامت کې به ختميږي والظاهر پڑاګه نه په خپل بشته چې هر موجودات درات کې د الله پښتوالي ظاهر دی په اعتبار د علامات او په اعتبار د اثرات باندې او باطن نه په اعتبار د ذات باندې او الله په هر څه واقف دی په دې پوښي دلته بعض متصوفه خبرې کوي امانه ابو البرکات بریلی حضرتنا اوریدل هدایت پیغمبر خدا ته اشاره کوي چې الله ول دی اخر دی رنګ باطن د الله دی چې پیغمبر په کل شي نه دلته پس چا باید سوپوی دي چونکه الله موجود دی بس موجود نه دي د دې وجه الله ولم شو اخر شو بس موجودات متشتين الله شو دا مخلوق شو دلته حدیث پیش کړي احمد بن حنبل یو صدیق قطز مکه ته کوشي ومتا په الله باور شي دلته ابو هريره دلی مطلب دا شو دا څه وایي وحده دې ترجمه کوي خذ بشيد على علم الله وقدرة الله وعلمه وسلطانه فتقوا الله دي الله خب عرش دي نو الله التبه مانا دا علم دي الله رضا في لك اسمنا اسمكي فشبقرات كي بجاده مستوي فعرش ما دي وعقب تاش دنكي فزمكي چه روزي اسمكينا سجزا كجيك الاسمان ناس تخيج اسمان تا مريو تخيج روحنا خيجي دعاقاني خيجي اعمال حسنة خيجي على كجيك باران دي فدين رزقنا دي ومعكم الله استغفر دي اينما كنتم الله استغفر دي داوي تمثيل لإحاده داوي مثال دي دا الله دا علم او تصویر دے د فرض عدم خروج دی علم دا څنګه چې وخت کوي وقد اول السلف مساشا بعض کسان وایي چې په قران کې مر تفصیل کې چې کوم ذکر راشي په ظاهر به شلای دی وقد اول السلف هذه الايه بذلك علم تلميذي مكرو اخرج البيقي بالاسماء والصفات انه قال فيها عالم بكم اينما كنتم واقف سبيل السوري سئلانها قال علمه معكم بعد اجتمعت الامه على هذا التاويل وان تعلموا ان الاصل بترك التاويل اذا كان الله فهي فرمای بین قول الله تعالی غیر مراد او الا ما اول السلف تاویل بها کوم چې کوم سلف کوي نو دلته تاویل کوي لا نسانج وقد رأيوا بعض ناطقه الخارج بعض اندقان خارج په اسلام پوری وای ګور مخکوي الله فارشتي او دلته ویدان په قران پوری خاندي وجهل فظيع وكفر شنيع الت دې فعرشو او دلته علم په حضره الله صف اعمال باندې بصیر دی خبر مې د توګه سره یاد وای ښا سیمه تاسو بعد وخت به لازمان ته استشماع د امت ته تعویل دی لازمونه چې هر ځای کې تعویل نه او السماوات والارض او الله تعالی په امور ده دنه کې شپې له ورځ کې دنه کې ورځ پښپا کې الله وقت په هوسي امين بالله یقین صادق الله باندې او رسول او انت مخاط شو کوي الله تاسو خلیفګان کړی او تاسو مالکان نه د دین د لپاره حق بیان په کوم ماجرکم مستخلفین کی تاسو خلیفشي په ځمکه کې
والذين امنوا منكم اشد ایمان وروړي وتقوا ځان وان په خرج کړي له موږ واجب کبیره غیر الثواب دي وما لكم لا تؤمنون بالله تاسو ایمان ولې په الله راوړي دا الله وجود نه منئ دا الله یووالی ول نه منئ او رسول تاسو بلی تؤمنون بالله تاسو ایمان وروړي وقد اخذ ميثاقكم اغلست واستاسوا على اخر یا دلالي تحقیق قائم کړو ان بوسیر راغله یا په مخي او ميثاق سره وعده راستو چې تاسو به ایمان راوړي نو تاسو ولې ایمان راوړي دلته ایمان دا ایمان راوړي ایمان خپل راوړي دي نو معنی ثابت شي په ایمان او تین پات شي په ایمان دا خطاب د ایمان سره داسې بشي که کارونه سره ایمان راوړي که تاسو ایماندار یې په دې پوښ ان کنتم مؤمنین لموجب ما فهذا موجب یو موجب د وجنا تاسو ایمان دی یو وجه د وجنا دی یو دلیل د وجنا ایمان نه راوړي الله تعالی دې خپل بنده باندې آیات البینات دلالت کړه تاسو یې پر تاسو بس ترون راته او بشک الله پر رسول باندې درو په اندازې مهربان دي رحیم وما لكم لا تتقون الله تاسو له خرج په لار الله کې تعالی د دې په لار کې خرج کوي او خالص دامات نه پاتې میراث تاسو موږ وګورئ یې رسول كل شيء فيه ما ذا الله تبارك لا يستوي منكم برابر نه پتا سوري انا الفقط خرج من قبل الفتح خاد فتح مكينه وقاتل هو جنبه مراد فتح مكينه چې مخکې خرج کړي اغا او چې جهاد به اغا ورسته برابر دا کسان اعظم درکن وشت اعتبار المكتبين من الذين اقسم ان تقوا من بعد وشخص کې پس فتح مكينه وقاتل جنبه باقي مسلمان کمزوري حاجت مونو غربت او افلاس او هر یو واحد وعد الله الحسنى الله تعالی وعده قواعد كفتح لمكينه كده فتح ورسته الله سبحانه وتعالى باندې واقع دا خبره دا په هغه صحابه کې شوې چې کوم مخکین منزل الذي قد الله اوس دا څو کته اوس بلاول دا مال لا الخاص وکړه دا د الله مال ته خلیفہ کړی بیا ته نه پاتې کی اوس وې قرض ورکړه منزل الذي قد الله قد حسنا څوک چې قرض ورکړي الله قد حسن الله پر خرید سوی قرض رزق شي چې دا قرض بدل شي ته میلاویږي د دې مطلب بدل بدل میلاویږي او د قدر حسن د لپاره بعض علما انسانو پښ کوي چې حلال مال ورکه درون مال ورکه سړی مال باندې بین وي او حاجت مند وي پټ به ساتي من اوزا برکه دا الله رضا حاصله پرې کوشش چې مشور کې بس پک غني او دا په حقوق مالوي او فقیر ته محتاج ته رسید دا او دا غو لپاره اجر کریم پاور ما چې ویني ایماندار سړی ایماندار خوري یا سا منډي وې دوم رڼا ده نه رڼا وته د مخ طرفه مې رڼا اخلي ان درا بنور حقیقته ولا ما ظهر من شموس الاخبار ولا زوال رڼا مخ کې د خلق هم دا ورستوهم نو مسلمانان با تر تازه وی خیل اسمان دی په دایو د کتب ایمانی معرفت سیما وجود او ارض نور لري رڼا به مخ کې راځي حدیث ته رڼا به او ورته ویل شي بشراکم اليوم يقال له خوشوي تاسو باندې ورته جنتونه دي شریک داغه نوړي مشرکوسی دا کار کوي باور ما چې وای منافقین منافقات للذین امنوا ایمان انظرونا مونږ انتظار وکي تاسو ګرځي روان نقتبس نورکم چې تاسو رڼا حاصله کړئ دلته حدیث پیش کړي دا غینه معصومه الله به خلکو قیامت کې دمن په نوم باندې پرداشي بندګانو باندې اته په صراط باندې الله به ورکی هر مؤمن رڼا هر منافق رڼا چې روان شي په صراط باندې الله به د منافق رڼا ختم کړي نافقان مسلمان ته وي ودرېږي چې تاسو رڼا حاصله کړئ مونږ به اتم لنا یا الله دې رڼا پوره کړي کله جو ولا مروشي چې او ته مؤمنه وي یا ملائکه ته وي واپس راځي دنیا ته وراکم رستو کوم نه تقسیم درنا کېدو الته درنا کې موږ سره رڼا درکو خالي کوي فضل بینهم وبال شدید واسه کې بسور یو دیوال دغه باب دغه په دروازه وي دروازه هغه طرف ته رحمت ته جنت دي او دروازه دی خوا جهنم دي دغه باب باطن په رحمت اندرو کې رحمت شي وظاهرو ظاهر دغه ان قبليه طرف ته دیوال نه عذاب دي او دا څو وي موجوديږي په قیامت کې دا عالم به بدل شي او دا بدل شي ينادون आवाज بخيدا مؤمنان دي منافقان دا منافقان مؤمنان علم لكم ما كسر مدرين قالوا بلى لكن تاسو فتنتم المسلمون تاسو په امتحان کې چې ولزاننا وتربصوا تاسو په انتظار د مسلمانانو په باره کې د مصیبتونو او ورته شک وي ذکر رسول اماني خواهشات حتى شرف حکم الله او ذکر رسول الله ما ذکر ورکو نن به تاسو نشي غسلې پیګیا او نه راځه چې کاکنه نستاسو مخکې دي دا او منافقان دي استاد ور دي یا مولاکم دا تاسو مددگار دي دا پوری خان دي ناصرکم ان دا مددگار په دې دا ولاړ دي وبئس المصير او ناکار دا واپس دي الم يعني الذين ايان دلغله
هغه ټیم د فرض ایماندارو انت شکلو د دې نو ویری ذکر الله په قیاده شته الله کې دلته وی الله پاک رستو غل د مهاجران زر مهاجرو ولامت کړو بیا لسکاله فصل د قذل د قران نه دا ورته علم يعني الذين لذلك دایات یو بل کې ودل وزیر بدعیات مبارک علی تاریخ کې دې دا کمال شاطر او په عرب کې شاطر بدمعاش او ګنده نو دې د شپې با ځکه کوي نو چا پسې روان چت روان نو دا آیات وو چا ورته ویل خو یې خبر فرشتو ته ویلي پیران ورته ویلي لم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله فایماندار باندې نه چې الله یې راشنه ویری بس ته یاسو توبه تایش اشه توبه تایش نو بس بیا د نیک سبب تاریخ کې په دې نیاز د وسبت شي خسره به خسره هارون رشید بادشاہ به د فاضل د صفات کوه فاضل او فاضل د هارون صفات کو چې یا الله هارون له عمر له وکړي چې خدای په صفات او بادشاہ باندې دا پکې راو او بادشاہ ولما درته لیکو بعد دغه ما درته کوم استنا رسول توفیق عید شان رسول اسدا لم يعني الذين امنوا تشاقلوا من ذكر الله نتلا وما نزل من الحق ارى چې لګي نازل شي د حق نه چې قران دی چې دی ویلي کې د ذکر د الله د یاداشت الله او د هغه قران چې نازل شي الله لګي د حق دلته وی وعن حسن اما والله لقد استبرهم ويقولون القران الله واستغفر القران يستو استاسونا ډیر کم فنظرو ډیر خلولای او پتا ته چې پیسه خدای شي دا غي حسن بصری دا فنظرو فيتو لما قراتم وما ظهر فيكم الفسق بل دلوقتي انا في روايه الرقات يصلي احمد بن ابي الحوارث بل سمعت صلاقه شو فقلت له حوارث رجل بيغشوت قلت ماذا يا سيدي هذا القد ياتي ورده بيخوش شو الم ياتي الذين امنوا تخشع قلوبهم بیا پکې دوباره ویلي اشکال فخر مخشيا بارکنا فاذا هم ولا يكون كالذين نکی پشان لاکسن کتاب مخکې دی وګر چې پاغي باندې نیټه ډیر زمانہ کې خدای ورنو ورکړه کلکشن دغې او دې پاکي نه فرمانی علم خوشي الله جل دې زمکا پس دمرګه دونه وذکر آیاتنا فقال قوم ان المصدقين والمصدقات بشكل سان خیرات کوي چې سړي خیرات کوي څنګه دي او قرض ورکړه القرض حسن الله له قرض ورکړه الله لاله کې خرج کوي بلا بدل زیات بشي دغې لپاره یضاعف القرض لهم زیات بشي دغې لپاره قرض او لپاره اجر کریم هغه څنګه چې ایمان په الله او رسول باندې اولئک هم الصدیقین دا کسان رښتینی خلق دي او شهدا دا کسان شهیدان دي کسان صدیقین وي او دې شهدا ویل شي او شهدا کوم کې عند ربهم دا الله او مخکې بدی گواہی کوي او دا یې پر ثواب دي او رڼا ولو سوکو شهدا ظالم قیاس ولا او شهدا عندهم دخل دي سوکو ان اولئک هم الصدیقون والشهداء او عند ربهم متعلق دا کسان صدیقون او دا کسان شهدا دي او ثابت دي په نظر باندې سوکو شهدا ثابت دي په نظر باندې شي اګه څنګه چې په تفصیل وایي څنګه دي دا کسان مرګ جهنم هو شي دا کوم دنیا چې کوم دي لعب النوب دي ولهم عوستي او زینت ته خاص دي او تفاخر دي ژوند دنیا دي ته وایي په یو بل منځان رټل او زیاتول دي د مال او د اولادو کما مثلا غیسین داسې مثال دی چې ختمېدو والا دی په شان دی باران دی اعجب الكفار چې خوشاله کوي زمیدار راقهم نباتو غیا د باران هغه غیا چې حاضر شي باران باندې مراد کفار نه یا زمیدار دي نو کافر او تذکوي چې فصل پټي امل حفراس لانهم يكفرون يسترون البدر بالارض زمیدار خوشاله کوي اسوک نه مراد کړي کافران دي نو اما الحفراس دي یا اما الكافرون او کافر ته یادي زمیدار خو اصل خوشالي او کافر په ډیر خوشالي کې اما الحفاظ و اما الكفارون بكذب بالله تفسیر څه چې هغه خوشالي کې ثم يهيج وګرځي دغه فصل څنګه وګرځي يهيج يتحرك الى اقصى ما يتاثره بیا وشي يجب بس شنو قالنا تبيني وصفنا الجار بیا بشي حسام غزير دی په خلق کې عذاب شدید دی او مغفرت الله نه او رضا الله نه نو که چا دنیا ورکړه آخرت کې هیڅ نشته کو چا آخرت ورکړو او دنیا کې استعمال کاو آخرت ته پرسه نشته نه د ژوند دنیا مګر سامان دوکې دي مخکېواله کې بخشش تا ان سامان د وشت طرف ترنه او جنت کا چې پلان وان دغه دومره لکه اسمان او زمکه تیار شي د پاره د ایمان او په الله رسول باندې
او دا د فضل الله ورکه چې الله دوشي الله خوند احسان دی بیا ورستو ما صاحب مصیبت نه سره مصیبت بزمک کی قات مرض فصلو کی نه په انفساسو کی د مگر دا کتاب دا ټول شری د الله طرف کتاب کې قرآن قبل ان نرها فخالغنا چې مونږ تاسو قبل ان نرها فخالغنا چې پیدا کړی دا اشیاء دا مکم پیدا کړی و یا دا نفوسم پیدا کړی یا دا مصیبت چاوین نبرها مکه تراجی دا سو کو انفس تراجی دا سو کو مکه تا سو ناسیت بهشکه دا خبرې په الله آسان لیکلا قدیم خبروما دې په لا تاسو چې نغم جن کې علامه په فاتکم چې تاسو نه پوښی چې دا خو مخکې مقرر ولا تبرو بما تكون چې الله د سر کې په دې بخښاله کېږي نه ته وې ځل سره ما ته الله دغه مکه اسلام په دې کل شو الله دوست نګړي کله مختل حق دین په خپل ځان په خلق پټ دي اګه چې بوخر کوي خط وینا کوي بوخر باندې او ما يتولى تو جوابش الله به واسطه شي خامخ لګلي اصول کل بینات کارونه کومه دي لګلي کتاب والميزان والانصاف یا طلب د پرچودري خلق په انصاف باندې او لګل موږ دا وسپنه پیدا کړی نو وسپنه په دې وسپنه کې په یوه اصل طریقې سخت جنگ دی دې ته اشاره کوي چې کتاب ته عادت ته میزان ته میزان باندې په طول کې او په طول باندې په خلق په انصاف ودرې اشاره محتاج کتاب او میزان قائم بالسيف یو سره پکار دی چې په طول ولاري چې القيام بالقسط ذکر ظلم من شيء نفوس د خلق عادت دی او په دې خلق په شته په طول کې په وسپنه کې بلا په صدقې ته جوړوا اون سبات کوټه جوړوا کنه چتو جوړوا وليعلم الله دې لپاره چې الله معلوم کی مې ينصرو ثم مدد کې د الله او رسول په آلات د حق باندې دې لپاره پیدا کړی چې په دې آلو د جنگ باندې خلق مدد وکړي یا الله علم يخلق دا علم چې پایو په خلق جزاوي ثم مدد کې د الله او رسول په استعمال الحرب للحديد چې وسم استعمال کې او جنگ استعمال کې بیس په غیب شاف شا به شکل الله طاقت ولا وظیفه دې تنبینا داخلك مکلف په جهاد او تایید د کتاب ته کوي دا الله محتاجم دی بدین موصل ورکی بلکې دې لپاره چې خلک پیدا والی او د الله د احکامو امتثال به ثواب ورته ملي شي خاوه خلک له محمد صلی الله علیه وسلم اگر ذل علی په دور نسل کې پیغمبر کتاب بعض په دې نسل کې لار مودون کې بعض دې په فاسقان دي ثم قطعنا يا ولكم من قال من رسول الله وقطعنا بعيسى رسولكم قال بس عيسى بن مريم ورکم من غل انجیل دی نه دی هغه انجیل نه سبا مشتمل له په کیسه ولادت باندې په کیسه سورې کور باندې دا نه دی بل انجیل او هغه ګډوډ کړی او ورته په دې حق سره مطابق شو وطن زیات مهرباني او رحمت او نرمي ورهبانيتن درهبانيتن لپاره جعلنا عامل لري اذا فرعون سو ابتدعوا ودغه ابتدعوها هم لري بل دي دا دغه مفسر دي او ابتدعوا رهبانيتن دغه کړي د رهبانيت د ځان ابتدعوها د ځان نه کړي دا فعل دی مسئول دی د رهبانيت نه په ها باندې خود دې هغه د لپاره مخکې مقدر د لپاره مفسر دا مې شي زو کذولین په څنګه کې رهبانيت هغه اعمال الشاقه لك دنیا پرېدا خواشه دنیا پرېدا نو دا ابتدعوها ما كتبنا علم دام تجاز وکړه چې رهبانيت کوي الا ابتغاء مولا دې په مگر طلب درجات الله مو تاسو طلب درجات وکړي داود استلام وکړي ما فرضنا نحن وراسا لكن دې راکړوا فلا لازم کړه ابتغاء رضوان الله ما لو حق یاتا به خیال مساتو په خلص لا هو رهبانيت بخبره پیدا کړو چې واده مکوا خبرات مخره کې جامع ماغوندا قلب سره مکه نه پاسه خو به سره ته رسول په ما لو حق دو غلطی شي یو د ځان نه رهباني وکړو او دویمه چې به سر ته مون رسولو یا اسلام متصله کا ما كتبنا علم مو مقرر په دې الا ما قدها چې دې بیرته کی الا لتو بها مگر طلب دې رضا الله دا په کومه نشي پس ورکو مګر چې ایمان اورې پدې کې ثواب داري اورې پدې کې نافرمان اے ایماندارو توحیدات باندې شروع کړئ میراث څه وایي که په خلاف امر الله او رسول دا هي زم انکار کدا عام د کتاب الله او رسول معلوم چې خیر خشه دې ډوړې خشه دې پلان کې او خکایو کو خیر دې ایماندارو اتقوا الله وامنوا برسول ایمان او رسول باندې درب کې الله تعالی کې پلان دو بل خیر رحمت خپل ایمان راوړ پر رسول اهل کتاب ته موافقه ایمان او ایمان پر راوړ دې ټینګ شي په ایمان درب کې تاسو کې پلان دوه حصے یو تکم موالا من آمن کتاب من اجرین له دغه تاسو به هم تشریح کتاب باندې او دا باندې او بغیر ساته پر الله یورنا تم شو به تاسو وظیفه دې رڼا باندې په قیامت کې ويا كل لكم ذنوب ابو بکر الله تقولون الله بكم مهربان دي الله يعلم سوګ د الله دی
دالي الله كده لاره ويغفر لكم ذنوبكم ليعلم اهل الكتاب چې معلوم کړي کتاب چاوي دې لپاره ویل الله يعلم الله پدې ځایکم الله يعلم چې معلوم دي اهل کتاب چې الله دغه چې دا پیغمبر او صحابه طاقت ته اسلري چې دا معلوم نکي دا تاسو درکوما دا معلوم نکي نو کوئی لاس جاتی دي ويغفر لكم ليعلم اهل الكتاب انهم لا يقولون اذا الكتاب طاقت اسلري يا الله يعلمنا ليعلم الكتاب دي سوایا یا الله چې معلوم نکي چې تاسو ثواب ملاو نشي نو داغه په بیا د معلوماتو کې ګره لیک مسلمانانو تاسو ملاو شو لئلا يعلمك دا الله سوق زائد دی ولا مضیته یو خبر شو سوق مې زیاته وا چې معلوم نکړي ال کتاب ان يقدروا راشي چې تاسو د کتاب یو شی باندې یا دې سوای دا الله په دا واسطه او یا الله کې ليعلم الكتاب چې معلوم ال کتاب وان مخاطب مسقل به نو مطلب څه نو دا لئلا يعلم چې معلوم نکړي انهم لا يقدرون شيء اذا قدري يا ليعلم چې معلوم الكتاب انهم لا يقدرون تدع اهل الكتاب طاقت نه ده هیڅ شي د فضل د الله نه او الله چې کوم دی خوند د فضل دی وان الفضل بيد الله والله رزق المؤمن نو اي ایمان ورته په موسی ورته په عيسى ایمان ورته په محمد اسلام په سبت ایمان او پیدا کی ایمان یو تک نصیبین من رحمتي یو نصیب په ایمان تاسو په تیر شي په یو نصیب دی ليعلم الذين لم يؤمنوا بالكتاب چې معلوم دي هغه کسان ليعلم الذين انهم لا ينالوا شيئا كدينهم يو شيء داغين چې مستدل مندل نو قيل ان لا بي لا الله يعلمك غير مزيد دي چاوي دا لا مکه زائد دي سو کوئی الله يعلمك چې معلوم نکړي اسو کوئی نه دی زائد چې نشي بیا به زمير علي چاته چې معلوم نکړي اهل کتاب چې دا پیغمبر او صحابه د صداقت نه لري اکلا زیات کې ليعلم الكتاب انهم لا يقدرون چې معلوم به کتاب انهم لا يقدرون چې دا مسلمان دي دا اهل کتاب یو څه یقول زمير راځي کې شاته اهل کتاب وته چې معلوم کړي اهل کتاب انهم لا يقدرون لا فضل پاتې او یا مخکې الله لريکا لالا يعلم چې معلوم کې ليعلم الكتاب چې معلوم کې انهم لا يقدرون لا فل ايام غیر مضی شي چې معلوم نکړي اهل کتاب انهم لا يقدرون پیغمبر خدا او صحابه طاقت لري یا بدا سوي او مخکې ده سوي چې لا په خپل ځای زیات کوم نه مدابوي اکلا زیات کین وا ليعلم الكتاب چې معلوم الكتاب انهم د اهل کتاب طاقت لري او شی دا غینه چې الله ور کړی دی دا خدای دی عادله د جګړې صورت لفظي ترجمه خو مجاهده جګړې ته وایي د ما قبل د ما بعد مناسبت وایي چې په تیر شي صورت کې شو چې الله ختم کو صورت په فضل الله خپل باندې دا شروع کیږي د الله په فضل وخت هذه بما هو من ذلك دام د فضل دی چې الله پاک یو حکم راولېګو یو خدای شکایت کړی پیغمبر خدا خپل خاون نو الله احسان راولېګو یو حکم الهي راولېګو د سیمه رشي مناسبت ته اوله ختمت بذ الله وقت هذه بما هو من ذلك فضل الله احکام راولېګو یا مخکې الله ظاهر دی او باطن دی او یعلم ما یرجو په دې کې الله څنګه واقف دی نو قد سمع الله قصه اصل کې دا چې حضرت عائشہ زمون کړي او خزر راغله دا اوس ابن صامت خزر د خپل خاور شکایت وکاو خاوند د ورځې په مل کې طبيعت خرابې راغلي دا خاوند دی انت علیه کظهری امي کما ته د مور شای او دا په وخت طلاق نو طلاق شو نو دا غینه پس بیا دا وشو سوق وی دا سوق د قسم الله التي اختلف في اسمها واسم ابي سوق خوله دا نور صلبا سوق خليل خويلد دا سوق د حکیم دا سوق د صامت دا سوق خیله سوق خوله دا ال پلان صلبا دا سوق د پلان حکیم دا سوق خويلد سوق مالک اکثرون خوله او سره په جاهلیت کې چې ویلي خپل خطه حرمت علی او دا اول جهاد په اسلام کې سره پیمانه شو خاون خل دعوت کو په ابد زما روح چې د چا په قبضه کې دي خاله میراث لینه شي تا خدا خبر حتی چې الله په سلو کې رسول الله قسم ته یا رسول الله اوس چې زما سره وعده وکړو او ځوانو ما په ما کې د خلکو مینه کېده شو چې هر کله زما عمر تیر شو بچی می د خېټه راوته لور شو ما ته وایي ته زما د مور پښنتي او زه پاتې کما څوک مې نشته که زما د پر رخصت یا رسول الله ډېر خدا چې ما په وشت کې او دلره په حدیث دی بیا پیغمبر خدای زما د علامه قسمی ما ته وینا ست پښنتي شي حتی الان په روایت کې
زما د اخر په حرام شوی او طلاق ونی حرام وي او دی بس بار بار خبرې کولې یوي اللهم ان اشکو الیک شدتي وحدتي سختي دی आवाज والی وما اشق علی من طلاق محمد خزان ګرانا په روایت کې شکایت کوم الله ته په دې پوښي د خپل حاجتو د سخوال حال زمانه پرواړه بشمان دي کزان ته دته باندې کومه ځایږي اګه ځان ته باندې کومه نوږي کیږي هغه ته ولادت کوم د خدمت وسوک کوي کزان سره وسوک ډوړې شي عثمان ته سره ورته اللهم اني اشكو اليك اللهم انزل علي لحسن نبيك لا ترينه حتى جنال القران پیغمبر یا خولي خوشاله شه ولسل بسم د آیاتنا عمر بددي قدر کاو چې الله دا غي خبر اوریدل دا خبره پوښي بل روایت پکې وایا ان لقيته رضي الله حتى عمر سره دی روان ویدر ولا او ولېګه وجه ته چاوته د بوډي خبري ودا بوډي دا چې الله دو اسماننا مخکې له پاسه خبر اوریدل یعنی مان لیدا عائشہ بوي دا الله پاک یاداشتنا اوریدل سره آشنا دي د اسمان لفاظ आवाज اوري او زما په کور کې راځي او خبرې کوي ما ټول خبرې اوري دا غزيحاش اوس په ظهار احکام نو قد سمع الله استغفر مرګره دې ځکه چې اول دی او اخر دی او ظاهر دی باطن دی ظاهر دی او باطن دی ځکه چې قد سمع الله څه وایي هو معكم دی هغه تم قسم هر یو وخت خبره کوي قد سمع الله دا شي حدیث دلته نقل دی تكلم وانا في احد البيت ما اسمع وما تقول فانزل الله قد سمع او نور احکام پکې ذکر د مصلحات حکم پکې ذکر قد سمع الله التي تجادلك اوریدل معنا منل دی تاسو چې الله پوښه دی دا مجاز والسماع مجاز القبول والاجابه الله سوال قبول کړي دی قال سو قول داخل سفر بحث کې والله يسمع الله اوري تحاوركما تاسو دوړو خبره تا یو خبره کوله پیغمبر توي خذ بالك ولا خويلي خولي الله سميع دی او بصير تاسو خبره ونه هغه څنګه زهار کی د خپل خبره زهار سلکوي من مرضی او د زهار متنوع کی معنا د صدره د پسند کېدو لره د جدا کېدو لره نو سبب شي نو دا مخکې موږ زهار څه ته وایي د خپل منکوه طول اندا طولا یا داغي یو حصه چې باغ تعبیر د ټول نه کېدې شي یو جز شای یا یو جز باغ تعبیر یو حرام شوی خسره على التابع داغه سره تشبيه ورکی یا یو اندام سره نو دې ته ویل شي ازدهار کی د خپل خزر پسنګ شي د خپل خزر په دې خاطر دا خسر ازدهار کی ما هو ما بي انت علي كظهر امي تمات الامور شای او شاس ورلې ته ویل شي د ستاسو ولې ماته د شاده او خزه تک د سوالې ستمون درکې شي تمات د حرامه لکه د مور سوالې چې ماته حرامه ما هو ما دایمین دي انهم هاتون ایمان دي په حقیقت کې الا الله ای ولدهم غرارک دي ځکه کولی قال اشبهن بالفاظ مشابهت وربط کې نه مگر چې الله کوم حق لك مرعات شي د پیغمبر خدا منکوحات شي او خدي خمور کې دي شي نمور زعيدي نه د پیغمبر منکوحي دي نه د سړي مين دي وانهم يقولون منكرا من قولي او دي وي غلط خبر شرعا وعقلا وطبعا وزورا ودرو خبر کوي او بشک الله عفو غفور عفو کوون کې بخول کې دي معلومی د آیاتنا ان الزهار حرام بل قال انه كبيره ذکر چې په دې کې اقدام دي پس باندې د حکم د الله بدلول هغه دا استاخذ د توحید اعظم امر او هذا اخطر من كثير دا د لوی غټ لونه د اسقذتو کفر دا دې قضا کور دي کا عقیده وسره راونی کې یو کفر دی خو د عقیده پښتنو د خپل وینا نه په دې لاره کفر نشته صحابه کوم کوی کنه کوی ګناه کبیره بلکې کبیره کفر دی کا عقیده وسره دا چا ویل دا ما ویل او سویل دا ګناه کبیره شوی ده کنه نقل شوی ده کنه تاسو خبره کوي نه هیڅ نشته د نقل هم نشته خبره یو بس خبره نو ګپ کې راځي په دې وخت کې ناسي خبرې کوي زه ته یو واقع شین بیا وڅوي انت دې کې تاسو نه په خبره زه پټ شي خبره کوم خلق ته نه خیا ما کنه دې خلق ته خیا ما کنه دغه لا نقصان حوالی ورکې نو حوالی نو ورکول دا والناس المرحوم دا خبره دې لا غدي خلق ته حوالی کړه والذين يزعمون اكثر جهاد کی من نسائم او جهاد معنا ما ترجمه کړو سنکی کې خپل خدونه ثم يعود لما قالوا بیا خپل وینات واپس کړي د اهل ظاهر تاسو څه کوي وی انت علی ظهرمی بیا ورته انت علی ظهرمی دوباره بیا وی دته عام خلق الناس هم يعودون لنقض ما قالوا خپل خبر اورانی چې مخکې موري او سوما نقض کید ما قالوا عوض ما قالوا العظم والوطن چې خپل ورزي په دې پوښي تدارک کوي خپل خبره نو پس دي
فتحرير رقبتين په لازم آزاد ول درکوي مړی آزاد چې مسلمان کافر من قبل يتواصف وخالقين دا دوار یو بل ته مس وکړي د مس مراد مجامعت او اشاره او کنایي خدا خاون یو ځای شي نه دا نه مخکې بده مړی آزاد اله وته حیات ورنه کوم ورغه نو حرمت وکړو جاوستو وعدم اعتراض الصوم والحل لكسر دا مظاهر دی په طرف کې دلته جنیما دي حرام دي قبل التکبیر لما الله عليه وکذا دواعي خلول کیناستل ورته ټول حرام دا بد شو داغي نه پس نور خبره که مجامعات کې مجامعات پکې کنه یو وینا د وکړي په دې باندې چې لکه ما ورو کړی دا نور خبره پکې دې په دې مسله کې ټول لکه قرار رسول ذالکم توازون بی دی خبرو مت نصیحت کې دي شي الله سبحانه و خبردار دی سوچ نیومي دنیا سوچ مرایي پس یا مشه په دمه لازم میاشتې دو میاشتې پر لپسې بخاله یې تماده یو بل تنځ دي دو میاشتې مال درقابین نه پیسې شته کې پات نه زیاته وندا بلاد وهذا بخلاف من له مسكن لانه مسكن به هم لري کې اوسې دوزي هغه جامو په شان دی له بس اهل قتل او پر لپسې کوي په دې مال کې اخوالي او بیا به فرم شروع کې بیا بلام ذلا بیا بلام ذلا وینه پر مشارين ولو للاخي ولو الى اخره بيعود مرض سفر لازم الاستئناف او سفر روان شو نا جوړ شو تواتاب ولا شو او طاقت او قائم عليه عادت بيعود مرض سفر لازم الاستئناف یو صدیق په خاص تداس ویلې او بیا وتا کومه څه وږي پر لپسې او وی ولا او داود د سفر د وجه بیا بسر لازم چې طاقت ته دومره ستونی په دې به وږي نیول شي یا پر لپسې نیول شي دوره بوډا شي مرز دې تمه د جوړېدو نه بیا به صحیح بیا به دا بل شان تاسو بیا به اطعام 60 مسکینا ډوړې ورته